الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا. سورة الصافات دا مخکینی سورت اختتام د الله په توحید باندې فسبحان الذي بيده ملکوت كل شيء، او د دې شروع د الله په توحید باندې. بیا دلته صفات ذکر کیږي، دا صفتونه داسي چې د لپاره تاسو موصوف روباسي جو ټیک ده. دا صفات دي چې تو سره کم موصوف لګیا نو څوک دا صفات ګرځي د پرشتو د پاره، څوک دا صفات ذکر کوي د علماو د پاره، څوک دا صفات ذکر کوي مبلغینو د پاره، څوک صفات ذکر کوي د غازیانو د پاره. دا هر یو چې کم دی پکې احتمال دی. یو باندې صرف ترجمه کوو چې دا صفات شي د پرشتو. نو والصافات والملائکه صافات، قسم دی په هغه پرشتو چې دا صفونه جوړوي په صفونو جوړولو سره. دا په دې پیزا کې دا پرشتي صفونه د الله عبادت ته ولاړې وي. پیغمبر علیه السلام صحابه ته فرمایل الا تصفون کما تصف الملائکه، داسې صفونه نه جوړوي څنګه چې پرشتي صفونه جوړوي. صحابه تپوسو کوي پرشتي څنګه صفونه جوړوي؟ نو ته او فرمایل یتمون صفوف الاول، مخکینی صف پوره کوي، ويتراسون په صف کې نه ودرېږي. صف پوره کول دا دی چې یو خو سراسري صف ورسیږي، نیم کنډه پاتې نشي، او دویم تراس برغ پکې ولاړ یو مخکې او بل وروستو نه، دا د صف پوره کول دي. نه پرشتي دا صفونه ولاړ وي د الله د عبادت دپاره. فالزاجرات زجرا، بیا فالملائکة زاجرات، هغه پرشتي قسم دی چې هغوی شړي په شړلو سره. نو دا شیطانان شړي، زاجرات وریځې روانې کړي هغه بوزي. فالتالیات ذکرا، فالملائکة تالیات، قسم دی په هغه پرشتو چې هغه ورپسې کوي ذکر لره، دغه عباداتو کې دا خدماتو کې بیا پسې ذکر کوي. جواب د قسم څه دی؟ ان الهکم، بشک معبود ستاسو اله واحد خامخا یو دی. رب السماوات، دا مربي د اسمانونو او د ځمکو دی، او ما بینهما چې دی په منځ کې دی. ورب المشارق، دغه الله مربي د مشرقونو دی. درې طریقو باندې قرآن مقدس تعبیر کړی، په جمع سره رب المشارق والمغارب، تسنیه سره رب المشرقین و رب المغربین، مفرد سره رب المشرق والمغرب. مینس کې تطبیق دا کوي شي نفس جهاد ته وګوري، یو جهاد د مشرق دی او بل جهاد د مغرب دی، نو ځکه مفرد سره تعبیر شوی دی مشرق او مغرب. او په دې لحاظ وګوري چې اوړي او جمع کې مشرق بدل وي مغرب بدل وي، اوړي کې مشرق بیل وي په جمع کې مشرق بیل وي، اوړي کې مغرب بیل وي په جمع کې مغرب بیل وي. نو بیا ورته تسنیه ویلی شوې د رب المشرقین او رب المغربین. او چې دې ته وګورې روزانه د انور په بیل بیل ځای باندې راخیږي او روزانه په بیل بیل ځای باندې پریوځي، نو دومره ډېر مشرقونه شو او دومره ډېر مغربونه شول، نو ځکه بیا په جمع ذکر کېږي رب المشارق. انا زینا السماء الدنیا، بېشکه مونږ ښایسته کړی اسمان د دنیا بزینة الکواکب، په ښایست د ستورو. اسمان مو ښایسته کړی په دې ستورو باندې، دومره قرآن ویلی دی. خو دا ټکی چې دا ستوري په دې اسمان کې دننه دي او که لاندې دي، نو دا بیا داسې تصریح نشته. احتمال دی چې دا د اسمان نه ښکاته وي، خو بره پې اسمان ښایسته ښکاري. نو احتمال دی چې دا په اسمان کې داسې وي لکه څنګه چې دا پکې دی چت تاویزان دی. خو زینا السما، اسمان من ښایسته کړی په دی. وحفظا، مانا وحفظناها حفظا، موږ د دې حفاظت کړی په حفاظت سره. من کل شیطان مارد، د هر شیطان سرکشنه، دا چې په بره باندې خیږي نه په دې ویشتی کېږي، نه په دې حفاظت دی. لا یسمعون، دی غوږ نږدي الی الملأ الاعلی، جماعت اوچت ته. لا یسمعون، دا چې کوم دی پکې مبالغه او زور پروت دی، مانا په زور چې څوک عامل ورته شابه غوږو ته کېده وه، دارنګې دوی سره هم یری، نو چې دوی د غوږ وتږدي و یقذفون دی وشتی شي من کل جانب د هر طرف نه
په دې باندې فرشته گزار کوي دحورا د پاره د شړلو ولهم دوی د پاره عذاب واسب عذاب وی دائم عذاب واسب عذاب لازم عذاب دی د پاره نو وړاندې دی وی چې دا الله دوی له دا طاقت ورکړو چې برخیج عیسی علیه السلام چې راله په څلورو اسمانونو بره باندې بند کړه نبی علیه السلام راله نو په غونډه باندې بند کړه الا من خطف الخطفه مگر هغه څوک چې و تختولې شوی خبره فرشته بل ته خبره کوي او د تنو ټکی واورېده وی تختو نو فاتبعه ورپسې شي د پسې شهاب ثاقب لمبه بلا به چې کنه په اور باندې اوولي فاستفتیهم تپوس وکړه د دوی نه اهم اشد خلقا آیا دوی سخت دي په پیدایش کې ام من خلقنا یا هغه چې ما پیدا کړی دي ستاسو د پیدایش سخت دی که مخلوق چې ما پیدا کړی هغه سخت دی تا ته وګوره او د غر ته وګوره د انسان ته وګوره او د اسمان ته وګوره انسان ته وګوره ځمکې ته وګوره انسان ته وګوره او سمندر ته وګوره د انسان ته وګوره او د ځناورو ته وګوره کم پیدایش سخت دی انا خلقناهم بېشکه ما دی پیدا کړي من طین لازب د خاورې خټې سرې شناکې نه دا خټه چې خمبیر شي نو داسې سرې شو په شان کلکې شي نو خټه سرې شناکه بل عجیب تا بلکې ته تعجب کې ویسخرون دوی مسخرې کوي وإذا ذکروا کله چې دیته نصیحت ورکولی شي لا یذکرون دوی نصیحت نه قبلوي وإذا رأوا آیة کله چې دوی ویني نشانه معجزه یستسخرون په هغې پسې مسخرې کوي وقالو وایي دی ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو دی ښکاره په دې معنا سره لکه څنګه چې سحر کې اثر وي نو قرآن په خلکو اثر کوي دا اثروالی د حقانیت دلیل نه دی بلکې دا د سحریت دلیل دی اذا متنا کله چې موږ مړه شو وکنا ترابا او شو موږ خورې وعظاما او اډوکي انا لمبعوثون آیا موږ به بیا پورته کیږو او آباؤنا الاولون یا زنګ پلرونه پخواني هغه به ګینې بیا پورته کیږي ول ورته وایي نعم او تاسو به پورته کیږئ ستاسو پلرونه هم وانتم داخرون تاسو به ذلیل یې فانما هي بېشکه دا زجرة واحده جړپ دی یو بس یو ځل اسرافیل اواز وکړو بس یو جړپ دی تاسو به د ځمکې نه راوځئ فاذا هم اچانک بدوی ينظرون بیا به یو بل ته ګوري ينظرون الى اعمالهم خپلو عملونو ته بیا ګوري وقالوا وی بد یا ویلنا افسوس د موږ دپاره هذا یوم الدین دا د ورځ د جزا هذا یوم الفصل دا د ورځ د فیصلې الذي هغه کنتم به تکذبون چې تاسو په دې تکذیب کوو احشروا الذین ظلموا را جمع کړئ هغه کسان چې ظالمان دي و ازواجهم او د هغوی امثال هر ظالم سره خپل مثل یو ځای کوي بلمازه د بلمازه سره شرابي د شرابي سره قاتل د قاتل سره سودخور د سودخور سره وما كانوا يعبدون هغه چې دوی له عبادت کوي من دون الله غیر د الله نه فهدوهم دوی ته اوښئ الى صراط الجحیم لار د جهنم وقفوهم جهنم ته روان کړه اوس ورته وی دروي انهم مسئولون بېشکه دوی نه تپوس کیږي جهنم ته روانې ته ودرېږه چې کم دی روانې ولې روانې لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس پیغمبر علیہ السلام فرمایي د بني آدم بچی قدم نشي پورته کولی چې د پنځو خبرو جواب یې نه کړی عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه د عمر پس کې دې پوره کړو ځواني پس کې تیره کړو وعن مال من اين اكتسبه مال دې څنګه ګټلې دی وفيما انفقه به دې څنګه لګولې دی وعن علم بما علم کم علم چې ستا سره په هغې د بسونه عمل کړی دی نو ودروئ دی نه تپوس کیږي ما لکم لا تناصرون څه دي ستاسو دپاره چې د یو بل امداد نه کوئ دا دومره په لکونو خلک جهنم ته روان یې دنیا کې خو به تاسو یو بل سره ډېر ملګرتیا وه اوس د یو بل امداد وکئ که نه بل هم اليوم بلکې دی نن ورځې مستسلمون ښه تابعدار دي واقبل متوجه بشي بعضهم بعضې دوی علی بعض په بعضې نورو باندې یتساءلون یو بل نه تپوسونه کوي معنی یو بل ملامته کوي دا دی چې یو بل نه تپوسونه کوي څه ځان خو نه خبروي مشران کشران او کشران مشران باندې چې الزامات لګوي خو د یو بل ملامته کوي نو یتساءلون یتلاومون قالو دی به ورته وایي انکم بېشکه تاسو دا کشران به ورته وایي کنتم تاسو وایي تأتوننا چې تاسو راتله کول زموږ خواته عن الیمین په قوت سره کلکې کلکې خبرې مو کولې راتله زموږ خواته عن الیمین په قسمونو په دې هره خبره تاسو قسم نه خوړو قالو دا مشران به ورته بل لم تکونو مؤمنین تاسو نه وئ مؤمنان وما کان لنا علیکم زموږ نو په تاسو باندې من سلطان څه طاقت
بل کنتم قوما طاغین بلکې تاسو وی قوم سرکشه فحق علینا قول ربنا پس ثابت شو په موږ باندې وینا د خپل رب انا لذائقون بشک موږ سکون کې د عذاب یو فاغویناکم دا مشران وتوی موږ تاسو گمراه کړی انا كنا غاوین بشک موږ گمراه موږ په خپل خطا او ځکه متاسم خطا کړی فإنهم بشک د یومئذ په دې ورځ فی العذاب مشترکون دی به عذاب کې شریک وي ان كذلك بشک موږ دارنګ نفعل بالمجرمین کو په مجرمانو انهم بشک دی کانو اذا قیل لهم کله چې بدی ته ویلې شو لا اله الا الله دا به ته ویلې شو یستكبرون دی به د هغې نه تکبر کو ويقولون دی به ائنا لتارکو آلهتنا نو قرآن مقدسه یو ټکی بیل بیل ذکر کوي که نه داسې مجموعه خو تاسو وی منځ روجا بل څیز خو څه په یو ځای څه بل ځای نو کلمه طیبه قرآن کې کم ځای کې دغه ځای کې ده که نه لا اله الا الله او دا نیم جز مخکې را روان دی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار هغه به سره یو ځای کې نو لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته کلمه طیبه وي قرآن کې دغه ذکر ده نو یستکبرون دی به تنه تکبر کو ویقولون دی وی انا آیا موږ لتارکو آلهتنا پرېښودونکي وو د عبادت د خپلو آلهو لشاعر مجنون د پاره د یو کس چې هغه شاعر دی او لیونی دی ستا په وجه خبره موږ نه پرېږدو بل جاء بلکې الله فرمایي د راتله کړي بالحق په حق سره وصدق المرسلین او تصدیق یې کړی د انبیو د ده نه مخکې چې کوم پیغمبران دي د هغوی تصدیق یې کړی دی انکم بشک تاسو لذائق العذاب العلیم خامخا سکونکي عذاب دردناک لره وما تجزون تاسو ته بدله نشي درکولی الا ما کنتم تعملون مګر هغه چې تاسو عمل کو الا عباد الله المخلصین مګر نه د الله بندگان مخلص الا عباد د استثناء د چا نه ده نه یا خو د دې مخکې مستثنا منه داسې صریح نشته دا د دې مجموعه نه ده او دا چې که د استثناء منقطعه ده تاسو ته بدله نشي درکولی الا ما کنتم تعملون لکن عباد الله المخلصین لیکن د الله بندگان چې مخلص دي هغوی ته بدله ښایسته ورکوي شي او که استثناء متصله ګرځې تجزون د ضمیر نه به استثناء کی او دا تجزون به عام کې عام به کې جزا که نیکه ده او که جزا بده ده د کافرو ده او که د مسلمان ده وما تجزون ای انسانانو تاسو ته جزا نشي درکولی الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې تاسو عمل کو تاسو ته جزا نشي ورکولی الا عباد الله المخلصین مگر ښایسته جزا چې ورکولی شي بندګانو مخلصو ته ورکوی شي د دوی جزا ښایسته ده اولئک دا کسان لهم دوی دپاره رزق معلوم رزق دی معلوم فواکه میوې دي وهم مکرمون د دوی به عزت کولی شي په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې علی سرور دوی به په تختونو متقابلین یو بل ته مخامخ یطاف علیهم ګرځولی شي په دوی باندې بکأس کاسې من معین د روانو شرابو روانې اوبه دي او د هغې نه راخستې شي دا شراب وڅکلی شي نو په چاټۍ کې دي په جیګ کې دي دا لګي وي او چې کوم رواني نو اصل سیز دا دی یو سړی دا دی چې مثال په طور ته لامبې چاټۍ اوبه په ځان راواچل دام لمبلي یو دا چې په دې نیر کې کښېني اصل لمبل دا دي نو څکل هم دقه شانې دي یو دا چې تاله په پیله کې دلته تا وڅکل او بل دې سم هوس ته کښېني دا هوس دی وڅکه نو بیا چې دا روانې وي نو ځکه الله صفت دا ذکر کوي روان شراب دي بیضاء دا سپین دي لذت للشاربین دا خوند ورکوي څکونکو ته نو د جنت د صفاتو د شرابو صفات په سپینوالي ذکر کیږي نو ویلی شي دنیا شراب چې کوم هغه سپین نه بعضې خلک کوشش کوي چې کوم دی بېدینه اورېدلي مداسم دي چې بعضې چې که د دنیا کې شراب هغه سپینوي نو دا سپین دا خو په عارض باندې تا سپین کړه دا خو په کتابه کېدی شي بل څه څخه والی اچولي که نه په خلاف د هغې نه هغه خپل صفت د سپینوالي دی او لذت للشاربین خوند ورکوي څکونکو ته د دنیا شراب هو الحمدلله مونږ لیدلی نه دي چې دا دیسي شی که نه الله دې مونږ تاسو ته نه ښیي شاربین هغه به دا وایي ډېر بدرنګه خوند هم کوي او هغه به خوند ورکوي څکونکو ته لا فیها غولن نه به یې په دې کې غولن امام بخاري وایي غولن د خېټې دړ په خېټه به دې دړ نه راولي معده به دې نه خرابوي عام حضرات معنا کوي د سر دړ
په خلاف د دنیا د شرابو نه چې دا اوس کې د سر درد پیدا کې خو لږ شانتې د خپل ځان نه بېخوده کي وایي دغې مزه ده نو لا فیها غول نه به په دې کې سر درد دی ولا هم او نه به دوی د هغې نه عنها د هغې نه ینزفون نشه کیږي دا نشه څه پیدي څیز ده خو نقصان دې څیز دی وجه دا د انسان چې انسان دی دا خو په عقل انسان دی تا چې نشه وکړه عقل د نه لاړ نو ستا د خر څه فرق شو نشه دې وکړه عقل د نه لاړ ستا د خنزیر او د سپي څه فرق شو هغه خپل انسانیت وبیلو نه د دې وجې نه د جنت په شرابو کې لا دی به ینزفون نشه کیږي به تېنه نه وعندهم د دوی سره قاصرات الطرف بندونکې د نظر والا دي قاصرات الطرف عین د غټو سترګو والا دي دا صفات دي موصوفی دی وعندهم حور دی سره داسې حورې دي وعندهم ازواج الله بوله ښځې ورکړي داسې ښځې قاصرات الطرف قاصرات الطرف چې کوم دی درې مطلبه ویلی شي دا حورې داسې دي قاصرات الطرف چې بندونکي د نظر دي حیاء دا ډېر حیاناک مخلوق دی ښه بل ته نه ګوري بس خپل خاوند ته غلي شان ته ګوري نور اخوا دې خوا نه ګوري ښه نه دا د حیا صفت وي حیاناکه ښځه بې حیا ښځه چې کوم دی چې مثال په لار روانه چې کوم دی هغه د څارنې کوي پته لګي تا کې د ښځېتوب صفت نشته ښځېتوب صفت هغه دا د حورو نه زده که نه حیا والا دي یوه معنا دویم معنا وعندهم د دوی سره دا حورې دي قاصرات الطرف بندونکي د نظر دي په خاوندانو دوی صرف خپل خاوند ته ګوري په دنیا کې به زما دقه یو خاوند شهزاده دی نو بل داسې بل خاوند شته نو چې بل نشته نو بل ته نه ګوري نو دنیا کې چې ښځې بل ته ګوري خو څه کې ځان ته ښایسته لږ ساري که نه چېرې بل به زما دې نه ښایسته وي د هغه به ساري او د جنت حورې وایي نه زمونږ د خاوند نه بل خاوند د سره هر یوه چې کوم دی صرف د خپل خاوند باندې عاشقه ده بل ته نه ګوري دریم الله دوی له حسن داسې ورکړی دی وعندهم د دوی سره حورې دي قاصرات الطرف بندونکي د نظرونو د خاوندانو دي په خپل ځان د خاوند دا نظر یې په ځان رابند کړی دی الله داسې حسن ورکړی دی چې دا خاوند ورته ګوري نو هغه بل چاته نه ګوري دې دپاره چې هغه ته د خپلې حورې نه بله ښایسته ښکاري نه نو دا خو چې کوم دی کله کور روان شي د ښځې او د خاوند تعلقات ګډوډ شي ښځه خاوند تنګوي نه مجبورا بیا خاوند ګرځي چرته به یو ځای کې کته نه کوي بل ځای کې به کته نه کوي او چې کله خاوند په خپل کور کې خوشحاله خپله ښځه ورته ګرانه وي نو هغه بلا غواړي چې بل خوا ګوري نو دوی داسې ښځې چې د خاوندانو دا نظر په ځان رابند کړی دی عین د غټو سترګو والا دي کانهن ګویا چې دا حورې بیض انډې د شتر مرغ دي مکنون چې دا بندي په خپل پر کې په دې انډو کې ځینې سپینې ځینې څنګه یې که نه د شترمرغ دا انډه ده که نه دا سپینه زیړوالي ته مایلی سپینه زیړوالي ته مایلی او د قرآن مخاطب اول عرب دي د عربو په لهجه باندې قرآن چلیږي او عرب چې حسن خوښوي نه هغه حسن چې هغه سپین زیړوالي ته مایل دا خوښوي څوک سپین تک سپین خوښوي څوک به سور خوښوي څوک به زیړ خوښوي بعضې دی چې هغه تک تور خوښوي نو د عربو لهجه دا ده چې هغوی سپین زیړوالي ته مایل دا خوښوي نو ځکه الله د حورو تشبیه ورکوي د شترمرغ د انډې سره او د شترمرغ د انډه چې کوم ده دا سپینه زیړوالي ته مایل ده وایي داسې ښایسته لکه څنګه چې دلته ورته ګوره بیا ورسره دا ذکر کوي چې دا جنت دی ښه که دنیا کې ته دغه شانتې د یوې ښځې فکر کې خو خامخا په هغه دوړه یي په هغه به خوري هغه به څنګه وي نه هغه انډه چې په پر کې بنده ده نو د شترمرغ انډه چې دا په خپل پر کې بنده ده نو دوړه پې نشته نو د جنت په دې حورو باندې دوړې نشتي ښه هلته نه دوړې شته او نه پکې ځای جارو کول شته فاقبل متوجه بشي بعضهم بعض دوی علی بعض په بعض نور باندې یتساءلون یو بل نه تپوسونه کوي جنتیان دي ناستې ګپې لګوي نو قال قائل منهم ویونکی په دې کې انی کان لی قرین بېشک زما سره یو ملګری دنیا کې زمونږ یو ګاونډي و یو چې کوم دی کس و یقول هغه داسې وی انک آیت لمن المصدقین ته د تصدیق کوونکو نه ته ګنې دا پیغمبر مني ته ګنې آخرت مني او د تصدیق کوونکو نه دا مني چې اذا كنا ترابا کله چې موږ شو میتن اذا متنا چې موږ مړو شو وکنا ترابا شو موږ خوري و عظاما او اډوکی انا لمدینون ایا موږ ته بیا بدلا او جزا را کولی شي داسې یو ملګری چې هغه به چرته هغه خو دا نه منه دا قیامت
نو الله د خوانو ته ویلی شي فهل انتم مطلعون آیات ای تاسو ځان خبرون کی ته ګوري هغه سړي تماشه کوي چې کوم د قیامت نه منو نو دی به او د فطلع دی به ورښکاره شي فرآه هغه به ویني فی سواء الجحیم په منځ د جهنم کې قال دا مسلمان به ورته وي تالله قسم دی په الله ان کې تقریب چې ته لتردین تا زه هلاک کړی وې تا خو زه د قیامت نه په شکونو کې اچولم خو شکر دی زه په خپل عقیده کلک پاتې وم ولولا نعمت ربک نبی نعمت در رب زما لکنت من المحضرین زبوم د حاضر شونا زبم تاثر دغه جهنم ته درغلی وی افما نحنو دته استفهام تلذذی وی دا جنتی دی جهنمی ته وی ګوره سونه مزیدی ښه دقه مرګو ختم شو سو افما نحنو آیا منګ نه یو بمیتین مړه کیدونکي بیا بمرونه الا موتتنا الاولى مگر صرف هغه مرګ پخوانه وما نحن منغنی بمعذبین عذاب کړي شوی ان هذا بشک دا له الفوز العظیم دا د کامیابی لویا لمثل هذا د مثل د دې د پر فلیعمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی ذالک خیر آیا دا غوړه د جنت نزلن په میل مستیا کې ام شجرۃ الزقوم یا ونه د زقوم غوړه ده ان جعلناها بشک من دا ونه ګرځول د فتنه للظالمین امتحان د پاره د ظالمانو هغوی وی په جنت چې جهنم چې د دنیا د اور نه یو کم او یا برخې زیات ګرم دی په دې کې شنه ونه څنګه زرغون شي الله فرمای انها داونه شجرة یونه د تخرج دا راوزي فی اصل الجحیم په منځ د جهنم کې دا چې څنګه خوندې بیکاره دی نو دا رنګ هم بدرنګه دی طلعها داغه میوې کانه گویا چې دا رؤوس الشیاطین دا سرونه د شیطانانو دي خلک چې د یو څیز تشبیه وي په قباحت کې د شیطان سره وي نو الله وی دا تشبیه چې کوم دی دا میوې دي کنه د شیطان سر دی نور موږ شیطان کوم ځای کې لیدلی د شیطان سر مو کوم ځای کې لیدلی دی او قباحت کې تشبیه ده او بعضې دا فرمایي د شیطان نه مراد ماران دي د دې مار ته وګور چپړیت سری دی عمدقه شانتې به د هغې دا میوې هم داسې بدرنګوي کانه رؤوس الشیاطین رؤوس الحیات فانهم بشک دوی لآکلون دی بخوري منها د دینا څه د مزید پاره خوري نه د مزید پاره نه خوري بلکې فمالئون منها البطون دی بډکې خېټې ولګي راغستې دي نو مجبورا دا خېټه ډکول غواړي ثم ان لهم بیا دوی د پاره علیها په دې باندې لشوبن یو ځای کول وي من حمیم د ګرم اوبونه د پاسه په ګرمې اوبس کې ثم ان مرجعهم بیا د دوی واپسي الى الجحیم خامخه به جهنم ته نو دی وخت کې چې دی جهنم ته واپس کېږي نو ولې دا چې خوراک پکې د جهنم نه وتلی دي نو دوه مطلب ویلی شي یو دا ده چې دوی بدلوي را بدلوي شي یو ځلې زمهریر ته بوزي یو ځلې جهنم ته راولي نو یوه یخه طبقه ده بله ګرمه طبقه ده یو ځلې په دې یخنۍ باندې وسوځئ بیا په دې ګرمۍ باندې وسوځئ ثم ان مرجعهم بیا واپسې د جهنم ته د زمهریر نه روان کړي دي او دویم دا بعضې فرمایي چې کله دوی دغه اوبه وله ورکوي او دا خوراک ورکوي نو د جهنم د سیټ ته راولي دا وینې زوي یو سیټ ته جمع شوي دي هلته پې دا سکل وکړي او چې دا پې وکړي نو ثم بیا واپس جهنم ته روان کړي انهم بشک دوی الفو دی مندلی آباهم خپل پلرونه ضالین ګمراه فهم پس دوی علی آثارهم د هغې په نقش قدم باندې یهرعون منډې وهلې یهرعون وړاندې د وی چې دا مجهوله صیغه ده خو معنا به د معلومې کې او دا چې کوم دی څه حضرات د مجهولې معنا کوي د بیا معنا دا ده چې فاعل څه دی د دوی نفوس اماره فهم پس دوی علی آثارهم د هغې په نقش قدم باندې یهرعون د نفسونو په منډه کړي ولقد ضل قبلهم تاقی سر گمراه شوي مخکې دوی نه اکثرهم اکثر الاولین اکثر د پخوانو ولقد ارسلنا فیهم تاقی سر ما لېږلي په دوی کې منذرین یارونکي فانظر وګوره کیف کان څنګه عاقبت المنذرین انجام د یارولی شو الا عباد الله المخلصین مگر د الله بندگان مخلص ولقد نادنا نوح تاقی سر موږ ته آواز کړی نوح علیه السلام فلنعم المجیبون من ښه اجابت او قبلونکي یو نوح علیه السلام آواز وکړو ربي انی مغلوب فانتصر انی مغلوب فانتصر زما امداد وکې ونجیناه مخلاصې ورکو دته و اهله دغه اهل ته من الکرب العظیم د مصیبت لوی نه کرب عظیم نه یا خو د قوم هغه ایزا و چې دې ته تکلیف رسو
یا کرب عظیم نه غرقو د طوفان کې ون خلق غرق شو دی الله بچ کو وجعلنا ذریتهما ګرځولي دغه اولاده هم الباقین دی باقی به چې د کشتۍ نه راکوز شو نو مفسرین فرمایي دا نور حضرات په خپل مرګ وفات شوي دي صرف د هغه د 3 بچو نه دا نسل خور شوی دی د حام د اولادې نه سودانیان دي دا تور او د سام د اولاد نه ایران دی او دغه اخوا چې مثال څومره شام دی دا علاقې دي او د یاپس د اولاد نه چې کم دی دا ترکیان دي افغانان دي دا چې کم دی چینیان دي دا خلک د یاپس اولاد دی او یاجوج ماجوج دي نو بعضې دا فرمایي چې کوم دی دغه اولاده هغې نه خوره شوې ده نو ذریته هم الباقین نو دا چې کوم دی د یافس په اولاده کې دا پښتانه د هغې د اولاد نه دی پښتون نو دغه چې کوم دی بعضې پکې یو ځل د شپې ملګرو سره په دې باندې خبره وه چې کوم دی نو د پښتو په دغه باندې نو مالکه زموږ پښتانه ګور ډېر ښه خلک دي نو بس بهر کې جبې دي خو موږ په خپله پښتو خوشحاله یو الحمدلله دا چې کوم دی که خلک دي که قوم دی په دې کې ډېرې خوبایانې یوازې دنیا لحاظ باندې نه دیني لحاظ باندې دیني لحاظ باندې دا خوبایانې د پښتون چې دا قوم من حیث القوم مسلمان دی پښتون کې کافر نشته نور قومونو کې مختلف ډلې شته خو لیکن پښتون کې کافر نشته دا غون مسلمانان دي نو څومره د الله لوی نعمت دی دویمه دا ده چې دوی یو ځل اسلام قبول کړی دی بس قبول کړی دی بیا په دوی کې ارتداد نشته بس دا قوه دا نور کله اوړي راوړي یو خوا بل خوا کېږي پښتون چې د څه وخت نه اسلام قبول کړی دی جو اقصې دی درېیمه دا ده چې دا په خپل ایمان کې کلک خلک دي په ایمان کې نو حضرت شیخ سرفرازخان صاحب به دا فرمایل چې اخیره کې به ایمان د پښتنو ته راغونډېږي ښه بس د ایمان به دوی ته راغونډېږي چې کم دی او هغه به د پښتنو ډېر زیات قدر کوو دا به دوی ته ایمان را اوس دا کیدای شي کوم ځای کې هغه ته معلومات دا بیا ما ته معلومات نشته که نه خو هغه به داسې وی چې دوی ته به ایمان راغونډ شي نو تاسو اوس هم کتی شئ دنیا کې چې دا څومره چې کم دی خبره مسلې دي صرف د پښتون سر ته دي ځکه په دوی کې ایمان دی او اعمالو کې وګورئ چې دا چې څومره اوس هم کتی شي په کردار باندې په اعمالو کې ایمان باندې چې څومره دوی کلک دي داسې نور کلک نه دي نو په دې وجه باندې موږ په دې خپل پښتونوالي خوشحاله یو ښه نو کله به نور ملګرو خوشطبیه باندې هغوی به داسې نورې خبرې پکې وکړي یو ملګري پکې دا وویل چې یاره دا خو حدیث کې راغلي چې د پښتنو ژبه دا به د جهنم ژبه وي ما ورته لکه ځای ښایه که نه بهر کې هسې خبره په دې وشوله سهار چې کوم دی درس چې شروع شو نو شیخ صاحب ډایرکټ په دې شروع شو چې بعضې دا وایي چې کوم دی الخضریا لسان جهنم دا د جهنم وي کذاب وزاع دروغې ویلي دي ملا علي قاري وایي موضوعي ما هغه ملګرو ته ویل معلومه که د پښتو اجاز مو وکړو ښه دا زموږ د پښتو چې کوم دی کرامت دی بیګا مو هسې خبره کړې وه او سهار ډایرکټ چې کوم دی شیخ صاحب په هغه لګی دی که ملا علي قاري وایي دا موضوعي روایات دي چې کوم دی غلط روایات دي بنګړه قیسي دي ښه نو د یافس په اولاده کې دا چې کوم د ترکیان دي افغانان دي دا یاجوج ماجوج دي دا دغه اولادې نه ذریتهم الباقین وترکنا علیه موږ پرېښود په ده باندې فی الاخرین ښایسته ثنا په وروستنو کې دغه خلک صفت کوي د نوح علیه السلام سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علیه السلام باندې په مخلوق کې انا کذلک بېشکه موږ د جزی المحسنین بدله ورکوو نیکانو ته انه بشک نوح علیہ السلام من عبادنا المؤمنین زموږ د بندګانو مؤمنانو نو ثم اغرقنا الاخرین بیا مو غرق کړه رستونی وان من شیعته بشک دغه د جماعت او د ډلې نه خامخ ابراهیم علیہ السلام دی دغه د ډلې نه د پس کې دی نو بعضې فرمایي په نبوت کې څنګه چې نوح علیہ السلام د الله پیغمبر و ابراهیم علیہ السلام هم د الله پیغمبر دی او بعضې فرمایي دا چې کوم دی په ایزا کې من اهله نوح علیه السلام ته د خپل کور نه تکلیف رسېدلی دی چې بچی کافر ښځی کافره او ابراهیم علیه السلام ته هم د خپل کور نه تکلیف رسېدلی مور پلار کافران دی وله خبره نه مني اذ جاء ربه کله چې د راتلو وکړه خپل رب ته بقلب سلیم په اړه باندې سلیم چې دا روغو د شرک نه پاک کړو
اذ قال لابيه کله چې دوی خپل پلار ته وقومه خپل قوم ته ماذا تعبدون تاسو د چا عبادت کوئ افکن آیا دروغ الهتن خدایان دي دون الله غیر د الله نه تريدون تاسو اراده کوئ فما ظنكم برب العالمین تاسو څه ګمان دی پر رب العالمین فنظر نظرة في النجوم د وکتل په یو کتلو سره په ستورو کې فقال اني سقيم وتوز بیمار یم دوی خپل میلې ته روان شي ابراهیم زموږ سره چکر ولګوا زمونږ دا میلې به دې خوښې شي نو دنیا کې بې حیا ځایونه د چا بدي شي د شیطان بچو خو هم دا خوښې وي نو ته زمونږ سره لاړ شه ده ورته وی اني سقیم اوس دا چې ستورو ته وکتل نو څه معنی ده دا نظر طبعي دی یو سړی چې کوم دی خبره کوي نو هسې داسې وګوري بیا خبره وکړي هسې داسې وګوري دا به تاته حدیث د ابوداود کې راشي حضرت عباس صاحب دی حارث صاحب دی خپلو بچو شکایت وکړه موږ له ودونه وکوئ پلرونو ته زموږ هوس نه کېږي نو عباس خپل بچي ته وایي حارث خپل بچي داسې کار وکړي چې تاسو لاړ شئ پیغمبر علیه صلات وسلام ته به کښېنئ او هغې ته به درخواست وکړي ګوره ته زموږ تره زموږ د کاکا بچی او دنیا خلک مزدوري کوي موږ له هم چېرته مزدوري وګوره چې مزدوري وکړو ځان له پیسې وګټو بوډاګان شو ځان له ودونه وکړو وګورو د حدیث دوی چې دا خبره کوله دغه موقع کې علي صاحب راغی علي صاحب ورته څه خبر دی دا وایي چېرته هم تاسو له نوکري نه درکوي تاسو له مزدوري نه درکوي ښه دوی ورته وی علي ستا په موږ باندې ولې دا خبره پیرزو نه شي ته خو ټیک ده چې پیغمبر ورکوټې لوی کړی د بچي په شان ته غټ کړی د پیغمبر زوم هم شوی په کور کې خو یو د تره بچی تی او دا هم د تره بچي دي نو چې که دوی مزدوران کړن تا په دې پیرزو نه شي چې ته وایې چېره نه درکوي دله علي صاحب خپل څادر راواغوسته کېښود ګونډې ورته وواله وایي زه علي ما ښه په خبره پوهېږم ځه که تاسو وایئ چې ګینې ستا په سر باندې دې شیطاني کوي زه به دلته ناست یم زه به سره ځم نه زه بچي مې ولګوي چې پته یې ولګېږي بچي لاړ هلته چې لاړ د مانځه ټیم دی مونځ وکړی شو پیغمبر علیه السلام کور ته روان شو دوی دواړه پسې هم لاړ دروازه کې ولاړ دي ویې کته لکه څه کوئ غوږ نه داسې ونیو غوږ یې وله ومروړو څه پسې راغلی یې نبی علیه السلام کور ته ننوته دی ورته اواز وکړو راشه کور ته ننوته پرده وشوله دی کور ته لاړ تپوس یې ته وکړه څنګه راغلی یې یو کس ورته غونډه قیسه وکړه یره چې دا اوس ګوره زموږ عمر واخوته بوډاګان شولو او پلرونو وس نه کېږي چې ودونه راله وکړي نه موږ یې راولېږلو دې دپاره چې یاره که چېرته راله څه نوکري مزدوري راکړي ځان له پیسې وګټو نو ځان له به ودونه وکړو پیغمبر علیه السلام ورته ووې دا خو خیرې دي موږ بنو هاشم خو دا خیرې نه خورو بیا نبی علیه السلام داسې بره کتل بره کتل دا دواړه غلي ناست دي حیران دي چې کوم دی موږ سره دا درخواست کوو نو هغه بره ګوري دوی اخوا دی خوا حیران دي ګوري اخوا حضرت زینب چې کوم دی د پردې نه اخوا لاس وکړو اشاره ته غلی شي ښځه د خاوند په طبیعت ډېر ښه پوهېږي د ده ته اشاره وکړه دې دواړو تره بچو ته چې غلی شئ غږ مه کوئ نبی علیه السلام ستاسو دپاره څه سوچ کوي څه چل کوي خو تاسو چې کوم دی خبره تعدي مه کوئ به دواړه غلي ناست دي پیغمبر علیه السلام بره کتل بیا پلاني ورشه پلان کې ته وایي چې راشي رالی ستا هغه لور پیغله ده که نه فضل له ورکه ښه وجي ورکړې مې ده پلان کې راوغواړه هغه را ستا هغه لور پیغله وه دې پلان کې له ورکه جي ور مې کړله ورشه هغه خازن ته ووایه چا سره چې خمس الخمس مال جمع کېده دله دونه مهر ورکه دله دونه مهر ورکه بس ودونه وشول نو بهر کې خبره مو دا کوله چې کله خلک سوچ دپاره داسې بره ګوري نو ابراهیم علیه السلام بره وکتل بیا ورته وی انی سقیم حدیث د بخاري کې راغلی ما کذب ابراهیم الا ثلاث کذباتین ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلي مګر درې خبرې کړي دي د دې حدیث کې درې کذب ورته ویلی شوي دا کذب صورتن دی دې ته توریه وایي دا دروغ نه دی یوه خبر هغه د بل فعله کبیرهم هذا هلته د درې طریقو باندې مطلب ذکر کړی او دویمه خبره دا ده انی سقیم نو دی خو بیمار نه و دلته دوه توجیه کوی شي یوه سقیم دا فعیل وزن دی په معنا د حال استقبال دواړو سر راځي دلته معنا استقبالي مراد ده انی سقیم معنا انی ساسقم انسان یم هر انسان باندې مرض راځي زه به بیمارېږم دویم یو د سقیم ظاهري معنا جسمانی بیماری ده هغوی خو ذهن کې دا رال چې ګنې کیدی شي ابراهیم علیه السلام به بیمار وي
او مراد د ابراهیم علیه السلام ظاهري بیماری نه ده. انی سقیم لآلهتکم، زه ستاسو د خدایانو ته بیمار یم، زه جمدی ګرځم او تاسو شرک کوئ. نو بس هغې پرېښودې نه لاړ. او درېیمه خبره چې ابراهیم علیه السلام کړې ده، نو کله چې د هجرت کو مصر ته ورسېده، یو ظالم بادشاه د هغه قانون دو چې د چا سره به ښځه و نو هغه به عزت وله خرابوه، او چې به خور و نو هغه ته به څه نه وې. هلته دوی شپه شوه په لار کې، بادشاه ته چا خبر یوړ، یو مسافر په لار روان دی او ناشنا ښکلې ښځه ورسره ده. سارا د ابراهیم علیه السلام بیبي ډېره ښکلې ښځه وه. حضرت یوسف علیه السلام حسن چې کم دی نو دا د هغه نیا رګو چې په ده کې ښکاره شوی دی، نیا یې ښایسته ښځه وه. بادشاه ورشي تیری ولی. ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې تا نه تپوس کوي نو ته به ورته وایې چې دا مې رور دی، زه به ورته وایم چې دا مې خور ده. او بیا بخاري کې سره صریح دا ذکر دی چې په دې ځمکه باندې زما او ستا نه علاوه نور مسلمانان نشته، زما او ستا اسلامي خورولي او ورورولي ده. او دویمه دا ده دی د تر لور وه. د پخوانه طریقه دا ده چې د تر لور خلک د خور په شانته ګڼي. څنګه چې خلک په خور غیرت کوي دقسې خلک د تر په لور هم غیرت کوي. دی د تر لور ده، نه ځکه ورته وایي ورته به وایي چې دا مې خور ده. دې دپاره چې یاره تا ته تکلیف ونه رسېږي. خو هغه داسې ظالم کس و چې دی بوتله دا میلمه د سره څوک دی؟ وایي رور مې دی. هغه خپل تمام قوانین مات کړه. د هغه حسن چې وکتو چې کم دی نو خپل هغه تمام قانون زما پلانکې کمرې ته یې راوالی. ابراهیم علیه السلام دلته چې که د دعا کې الله عزت مې وساتې، الله ورته وی ستا عزت به څوک نشي بې عزته کولی. خو که زه درته ویم چې یاره هېڅ هم نشي کولی، انسان یې یره جي لاس خو بیا رسېدلی که نو. الله دا پردې لرې کړې، ابراهیمه په خپله ورته ګوره، ته ورته په خپله ګوره سارې داسې ورته هر څه شیشه کړه. حضرت سارا کمرې ته لاړه چې کم دی، هغه ظالم را پاڅېده چې څنګه لاس یې راوچ لاس وچ کلک شو. واپس چې کم دی هغه ته منتونه کوي، ته راته دعا وکړه. سارا دعا وکړه، لاسونه ټیک شو. بیا را پاڅېده، چې بیا را پاڅېده چې کم دی لاسونه بیا وچ شول، لرګی شو. او بعضې دا فرمایي چې څنګه دی را پاڅېده نو ډایرکټ په ځمکه پرېوته چې کم دی او دا پړخېدلې شروع کړو. ده ته یې په ملاس ته منتونه کول، ما ته چې کم دی دعا وکړه. چې 3 کرته یې داسې وکړو، مزدور ته آواز وکړو دا تاسو انسان راوستئ، دا خو انسان نه دی، دا خو انسان نه دی. ابراهیم علیه السلام دا غونډې تماشې کوي. ورشئ چې کم دی هاجره دا مزدوره موله ورکوي، ښه دا بل شانتې کس دی. نو عام حضرت فرمایي هاجره ابیا دا مزدوره وه. عبدالحق درمنګي لیکلي دي چې نه دا د بادشاه لور وه، دا خپله لور یې له خدمت کې ورکړه. واپس راله ابراهیم علیه السلام خواته، تپوس یې وکړو چې کوم دی څنګه چل وشو؟ ورته ویې الله د هغې مکر د هغه په باره کې واپس کړو. نو ابراهیم علیه السلام غونډې تماشې کړې وې. نو دلته ورته ویې چې کوم دی ورته ووایه دا مې رور دی، زه به ورته یم دا مې خور ده. نو دا خور یې ورته ویلې وه، نو دا توریې دي. نو ورته ویې انی سقیم، زه چې کوم دی ستاسو د شرک ته بیمار یم. فتولوا عنه، دوی ته نه وګرځېده مدبرین شا کوونکي. فراغ راله ابراهیم علیه السلام الی آلهتهم، د هغوی الهو ته بتکدې ته رالی. فقال وی فرمیل الا تاکلون، دې ته وایي تاسو ولې نه خورئ؟ هغوی تلي دي او چا مټۍ او چا الواګانې ورته ایښي دي چې دا برکتي شي، ورته خورئ که نه؟ ما لکم، بیا څه دي تاسو دپاره لا تنطقون چې خبرې نه کوئ؟ ګوره زه رالم خبرې د سره کومه، تاسو خو دومره غټ خلک یې چې خدایان یې او زما سره خبرې هم نه کوئ، دا څنګه خو دی؟ نو بس پته به یې پې شروع کړه. نو فراغ علیهم، پس راتلی وکړه په دوی باندې ضربن په ګزارونو، بالیمین په خلاص باندې، یا بالیمین په قوت سره. یو اسې ترکول دي، ترکول نه وخه خصم په قوت ګزارونه ورکړه چې کوم دی دا د سوات دړې ویښې چې کوم دی ویې چولې. نو دا لرګي تس نس کړله. نو فاقبلو، هغه تبر یې واغسته او د غټ په دې غاړه کې ورته واچو. نو فاقبلو الیه، هغوی را متوجه شو دې طرف ته، یزفون چې را منډې وهلې.
نو بیا منځ کې خبرې وشوې وړاندې دی وې نو قال د ورته اتعبدون آیا تاسو عبادت کوئ ما تنحتون هغه چې تاسو تراشلی دي تاسو توږلی دي والله خلقکم الله تاسو پیدا کړي و ما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ قالو دی ورته ابنو له جوړ کړئ د لپاره بنیانا یو آبادي فالقوه دا واچوئ فی الجحیم په جهنم کې فارادو به دی اراده وکړه په ابراهیم علیه السلام باندې کیدن د تدبیر فجعلناهم الاسفلین ما دی وګرځول لاندې وقالو فرمیل ابراهیم علیه السلام انی ذاهب بشک زتلون کما الی ربی هغه طرف ته چې ما ته امر کوي رب سیهدین زر دی چې ما ته بلار راخی ربي ای زما رب هب لی ما ته وبخي من الصالحین صالح اولاد فبشرناه من ولزیر ورک بغلام حلیم په یو الک باندې چې صبرناکو الک صبرناک سوکو دا حضرت اسماعیل علیه السلام دی او اسرائیلی بعضی اقوال داسې دي چې دا اسحاق علیه السلام دی او د دې خبرونه بعضی مسلمانان چې کم دي علما هغه هم دوکه کړي دي او هغه وی دا اسحاق علیه السلام دی هغه به چې کم دي یو خبره درته دا کوي چې په دې موقع باندې وګوره بحث دی دا د ابراهیم علیه السلام د سفر او د هجرت او د دې خزینه شوی دی اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خو د هاجرینه شوی دی دویمه دا ده چې دلته مخکې ترجمه کیږي د شاه عبدالقادر صاحب ترجمه کوي زما ورکوټې بچیا خجی تپوس دا کو چې د ابراهیم علیه السلام په دې دوو بچو کې ورکوټې بچی کم دی ښکاره ده چې ورکوټه اسحاق دی اسماعیل علیه السلام د اسحاق نه 14 کاله مشر دی نو د دې وجې نه دوی وی ذبیح دا اسحاق دی لیکن دا خطا دی ذبیح اسماعیل علیه السلام دی دلیل نمبر 1 دلته وګورئ که د دې نه مراد ته اسحاق علیه السلام واخلي او هغه ذبیح شي لږ شانتې وروسته وګوره 112 آیت ته هلته ذکر کېږي وبشرناه باسحاق نبی من الصالحین 112 کې په خپله د اسحاق علیه السلام ذکر را روان دی نو دلته څنګه اسحاق اخلي پته لګي دا اسحاق نه ده د اسماعیل علیه السلام دی دویم آلته صورت هود و غیره کې دی چې الله ولا زیر ورکو نو زیر ورکو په اسحاق و یعقوب بستا بچی وی اسحاق او بدی نوسی وی یعقوب نو د ته پته چې زما دا بچی به جمدی واده به کیږي نوسی به کیږي او دلته چې دا کم علالیږي نو یا 14 کاله عمر دی یا 18 کاله عمر دی نو دا خو ته مخکې ویلو چې د به نوسی کیږي دا څه امتحان خو نه دی هغه ته پته چې دا نه مړ کیږي دا نه مړ کیږي نو څنګه امتحان شو د علالې د دې وجې نه دا چې کوم دی اسماعیل دی دریم متفقه ده چې علاله شوې ده چې دا د مینا په موقع باندې شوې ده دا مکه کې شوې ده او مکه کې چې اوسېده اسماعیل اوسېده اسحاق نه اوسېده اسحاق خو په شام کې اوسېده مکه کې علاله شوې ده او علاله چې کوم دی مینا کې شوې ده دلته اسماعیل علیه السلام اوسېده الله تاسو له توفیق درکا ټولو ته بار بار چې کله سړی دغه ته ځې که نه مینا ته او د مینا ته چې د عرفات نه راشي مزدلفې ته مزدلفې نه واپس راشي مینا ته نو د مینا د ښی طرف باندې چې ته حرم ته مخکې نو ګس طرف غر دی په دې باندې لار ده نو کوم چې د مینا جومات دی دې جومات ته نارسیده اخوا په دې غر کې خو ته روانې غر په دې لمن کې نو ستا د دې غر د لمن نه بره چې کومه غونډۍ ده نو دا غونډۍ لږه دنګه ده دا به لږه چیته د لږ شانې ځای پکې دی په دې باندې شیي محلات دي د دغه غونډۍ نه لاندې دلته یو بوتکی دی دونه بوتکی ده لکه څنګه چې دا سره برجی ده داسې بوتکی دی نو ویلی شي دا بوتکی هغه ځای چې په دې ځای باندې اسماعیل علیه السلام د علالې تنظیم شوی دی دا چې دا مزدلفې نه راواوړې مینا ته رسېږي نو چې ته واپس ځې چې کوم دی مکې ته نو یو غر اخوا دی بل غر دی خوا دی منځ کې خو دا مزدلفه ده نو چې دا سړک چې کوم دی نو چې ته مکې ته مخکې په دې ګس غر په دې باندې سړک دی نو ستا به د ګس سیټ ته بره غر وي په دې لمن کې به ته روانې لاندې په اواره کې دا مزدلفه ده مثال دا مزدلفه شي نو په هغه غر کې لار ده په دې کې نه ده نو په هغه غر باندې چې ته د عاره راواړې د مزدلفې نه دې هغه عرفات شو دا چې کوم د مزدلفه شوه دا مینا شوله نو چې د عرفات نه راشي مزدلفې ته مزدلفې نه راشي مینا ته چې کوم راورسېږي مثال په طور دا روشندان انداز ته راورسېږي نو دلته د مینا جومات دی دغه غر کې لار ده د دې غر نه بره چې کوم دی دا غونډۍ داسې اوچته ده دا بله داسې اوچته دا ځای لږ کته دی په دې غر باندې د پاسه داسې بوتکی دی
دغه بتکۍ یادوي چې دلته ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د حلالولو تنظیم کړی دی، لاندې بیا دا مینا پرته ده. ښه چې دلته اسماعیل علیه السلام اوسېدل ته اسحاق علیه السلام نه اوسېده، نو څنګه هغه چې کوم دی په شام کې اوسېدو؟ حلاله خو په شام کې نه ده شوې، نو ځکه موږ وایو دا حضرت اسماعیل علیه السلام حلال دی. او دا چې کوم د اهل کتابو دی خبر له ځکه زور ورکړی دی چې هغوی دا فضیلت په عربو نه پیرزو کېده چې ومنلی شي ستاسو نیکه دا ګینې مذبوح دی. هغوی د خپل نیکه مذبوح ذکر کوي اسحاق علیه السلام. څلورمه دا ده چې نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین. دا مسند احمد روایت دی، البدایه والنهایه کې په دې باندې حافظ ابن کثیر کافي وضاحت هم کړی دی. نو دا څلور دلایل مې ته مختصر وی چې را ذبیح اسماعیل علیه السلام دی. او هر چې دلته ذکر کوو چې هغه معنا کړی د چې کوم دی په ورکوټي بچي سره دې ته شفقت وي. هر پلار که بچی ظلمیم شي خو هغه ته ورکوټي ښکاري، شفقتن ورته وایي زما ورکوټي بچیا. نو بې غلام حلیم په صبرناک الک سره فلما بلغه کله چې ورسېده معهو د پلار سره السعی محنت ته. بچی هغه بچی دی که نه چې پلار کم کار کوي او بچی هغه پیټی په سر کی. اوس بچی شوخه پلار زمیدار دی، بچی نه زمیدار جوړوي، نو چې هغه سبا روانېږي نو بچی مخکې یو جغ پوګه کړي اوس روان دی. پلار دکاندار دی، بچی چې کم دی خبره مخکې تللی دکان ورته کولاو کړی دی، دا هغه د پلار پیټی دی په شا که اوس تا کې د بچی توب صفت دی. نو فلما بلغا معه څوک وایي 19 کاله دي، څوک وایي 14 کاله دي، دې ته ورسېدو. انو قال دوت یا بنی ای بچوړیا انی ارا بشک زینم فی المنام په خوب کې انی اذبحک زتا علالم فانظر وګوره ما دا ترستا خیال دی. قال دورت یا ابتی ای بابا افعل کما تؤمر هغه چې تا ته امر کیږي، ستجدونی زرد چې تا ما بیا مزه ان شاء الله کدا الله خو خشی من الصابرین د صبر کوونکو نه. فلما اسلما کله چې دا دوانه تابع شول د الله د حکم وتله روای 14 بچی للجبین په جبین باندې. لكل انسان جبینین و بینهما جبحتون، د هر انسان دو جبینه وي او مینس کې جبهه وي، جبهه تندي ته وي، او جبینین دا چې تشخون وی کوم ځای چې خوځېږي که نه سڼه ورته وي. نو په دې باندې راواچو. ونادیناه من آواز وکړو ای ابراهیم ای ابراهیم علیه السلام قد صدقت رؤیا تا رښتونی که خپل خوب. انا کذلک بشک موږ دارنګې نجزي المحسنین بدله ورکو نیکانو ته. ان هذا بشک دا لهو البلاء المبین، دا امتحان ښکارا. بچي حلالول څه آسان کار خو نه دی. وفدیناه موږ په عوض کې ورکو بذبح عظیم په حلالې لوی سره. یا خو دغه موقع جبریل چې کوم دی ګډ راوړو د جنت نه هغه حلال شو، ذبح عظیم جنتي ګډو. یا دویمه ده وفدیناه موږ دله عوض کې ورکو بذبح عظیم په حلالې لوی سره. دا عمل چې کوم دی الله ته دونه خوښ شو مسلمانان د پاره قانون وګرځوخه، دا قانون وګرځو چې هر مسلمان وس کېږي ته به حلاله کې. دا ذبح عظیم دی. نبی کریم علیه السلام نه صحابه تپوسو کو ما هذه الاضاحی یا رسول الله، مونږ چې دا قربانی کو دا څه دپاره کوو؟ پیغمبر علیه السلام ته سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه طریقه ده، هغه داسې حلاله کړې ده. نو بیا تپوس کې فما لنا فیها یا رسول الله، دا خو د نیکه طریقه وه حلاله کوله موږ هم کوو، نو زموږ دپاره پکې څه خیر دی؟ نبی علیه السلام وفرمیل ستاسو دپاره بکل شعرة حسنة، هر ویښته باندې په هره وړۍ باندې ستاسو دپاره نیکي ده، الله دومره نیکي او اجر درکوي. وترکنا علیه من پریښود په ابراهیم علیه السلام فی الاخرین ښایسته ثنا په رستنو کې. سلام علی ابراهیم، سلام دی په ابراهیم علیه السلام. کذلک هم دارنګې نجزي المحسنین، موږ بدله ورکو نیکانو ته. انه بېشکه دی من عبادنا المؤمنین، زموږ د بندګانو مؤمنانو نو. وبشرناه موږ دله زیری ورکو په اسحاق علیه السلام نبیا من الصالحین، دا پیغمبر د صالحانو نه. وبارکنا علیه موږ برکت اچولی په ده باندې په ابراهیم علیه السلام وعلى اسحاق او په اسحاق علیه السلام. ومن ذریتهما، او بعضې د اولاد د دوی نه محسن نیکانو و ظالم څه ظالمان او کافرانو لنفسه په خپل ځان مبین ښکارا. ولقد مننا علی موسی و هارون، تاخیر سره موږ احسان کړی په موسی او په هارون علیه السلام. ونجیناهما ما خلاص ورکړی دې دواړو ته وقومهم او د هغې قوم ته من الکرب العظیم، د مصیبت لوی نه. ونصرناهما د هغوی امداد کړی فکانو هم الغالبین، پس هم دوی غالب. وآتیناهم الکتاب المستبین، ما ورکړی هغوی ته کتاب روښانه تورات.
وهديناهما الصراط المستقيم خول واغت لار نیغا وترکنا علیهما ما پریخ په دې دوانو فی الاخرین خسته صفت پرستانو کې سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی او په هارون علیه السلام انا كذلك نجزي المحسنين بشک موږ دارنګ بدل ورکو نیکانو ته انهما بشک دا دوانه من عبادنا المؤمنین زما د بندګانو مؤمنانو نو و ان الیاس بشک الیاس علیه السلام لمن المرسلین خامخو د انبیاؤنا اذ قال لقومه کله چې دوی خپل قوم ته الا تتقون آیا تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه الا تتقون الشرک اتدعون تاسو را بلې بعلا دا دغه خدایانو بعل بوت وتزر تاسو پرېږدئ احسن الخالقین خیسته پیدا کوونکې بعل دی د بوت نومو بعضې فرمایي دا د سړي نومو او بیا چې کوم دی بوت یې جوړ کړو نو دا دواړه یو ځای کړه بعلبه کې ترې نه جوړ کړو نو تاسو دا را بلئ او الله مو پرېښی دی یو تدعون دی ودع پرېښودل یو تزره دا هم پرېښودل وي خو منځ کې فرق دا وي ودع هغه پرېښودلو ته وایي چې هغه بلا دلیل وي او تزرون هغه دی چې هغه سره د دلیل نه وي نو دلته تدعون تاسو را بلئ نو معنا دا شوله چې ودعا پرېښودل بلا دلیل نو تدعون تاسو را بلئ بلا دلیله د دې په خدایتوب څه دلیل دی هیڅ دلیل نشته وتزرون تاسو پرېږدئ نو با دلیل د الله په وحدانیت دلایل موجود دي تاسو هغه پرېږدئ احسن الخالقین خالقین جمع ذکر شوی دا سورت مومنون کې د وجه ویلې وه الله ربکم الله ستاسو رب دی و رب آبائکم الاولین او دا رب ستاسو د پلرونو پخوانو دی فکذبوه دی تکذیب وکړه د ده فانهم بېشکه دوی لمحضرون حاضرولی شي جهنم ته الا عباد الله المخلصین مگر نه بندګان د الله خالص وترکنا علیه موږ پرېښوده په ده باندې فی الاخرین ښایسته ثنا په رستنو کې سلام علی الیاسین په دې کې دوه قوله دي یو قول دا دی چې دا یو لغت د الیاس دویم لغت د الیاسین دا هغه الیاس دی خو دا پکې دویم لغت دی نو ویلی شي دا چې سلام دی علی الیاسین په الیاس علیه السلام په درې سلام وي او دویم دا مقصد دی یو الیاس دی یو د هغه متبعین دي متبعینو ته الیاسین وی نو سلام علی الیاسین سلام دی په متبعینو د الیاس علیه السلام چې د هغې په متبعینو سلام دی د په خپله په ده باندې طریقې والا باندې سلام دی انا کذلک نجزي المحسنین بېشکه موږ دارنګې بدله ورکوو نیکانو ته انه بېشکه دی من عبادنا المؤمنین زما د بندګانو مؤمنانو نه و ان لوطا بېشکه لوط علیه السلام لمن المرسلین خامخو د انبیاؤونه اذ نجیناه کله چې ما دله خلاصې ورکوه اهله د هغې اهل ته اجمعین ټولو ته الا عجوزا مګر نه یوه بوډۍ فی الغابرین په باقي پاتې کېدونکو کې وه د دې ښځې نه تعبیر کېږي په عجوز سره تا ته به وړاندې وې یا عجوز حقیقتا که بوډۍ وه یا عجوز حکما که جوانه وه خو بچي روحاني ډېر زیات دي نو ثم دمرنا الاخرین بیا مو هلاک کړه رستوني و انکم بېشکه تاسو لتمرون علیهم تاسو تیریږئ په دوی باندې په سفرونو کې مصبحین سبا ټیم روان شئ سبا ټیم په دوی باندې ستاسو اورېدل وي وباللیل او کله د شپې افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ و ان یونس بېشکه یونس علیه السلام لمن المرسلین د انبیاؤونه 11مه پاره کې د هغه واقعه مو درته ویلې وه صورت انبیا کې ذکر ده دلته ذکر ده په 9مه پاره باندې عمره روان ده اذ ابقا کله چې د وتښتېده په منډه لاړو الی الفلک المشهور کښتۍ ډکې ته فساهم د هغوی سره یې خسړی واچو فکان من المدحضین دی شو د مغلوبونه نو سمندر ته ودنګل فالتقمه الحوت دی نوڼی کو مئی چې کوم دی نوڼی که وهو ملیم دی ملامته کوونکی و د خپل ځان ولولا انه کچرې نه وی دا کان من المسبحین د تسبیح ویونکو نه نه وی آلته سمندر په ویښ کې د مئی په خېټه کې تسبیحات شروع کړه که دا نه وی لالا بېصده به وخت تېر کړی په بطنه په خېټه د مئی کې الی یوم یبعثون ورځ د قیامته پورې د معنا هضم کړی به و د هغه خوراک به و نو دا نه چې ګینې جمدی پکې پاتې شوی و نو هلته د 3 ورځې 2 ورځې 40 ورځې تېرې کړې فنبذناه موږ دا وغورځو بالعراء په صحرا وهو سقیم دی و مریض ځکه د مئی په خېټه کې اوبو کې پروت دی خوږړې بوږړې شوی دی بدن غوڼ روز شوی دی وانبتنا علیه موږ زرغون که په دې باندې شجرة ونه من یقطین د کدو ونه د کدو په ځمکه پروت دی خو دا داسې په ځمکه پروت نه و دا ښه لرګی شو ودرېده ښه چې کوم دی اوچت لرګی شو د الوچې او بیا کدو پاڼې راخورې کړې
نو دله چې کوم دی ماشي مچان دا سیزونه نه راځي او سوری ښه یخ وي یخ سوري ته الله واچو سارانۍ چهرې ته الله اډر وکړو پیوله ورکوه وارسلناه موږ دا اولېږو الی مئة الف یو لاک کسانو ته او یزیدون یا د دې نه زیاتو فآمنو د ایمان راوړو فمتعناهم هغې له پیدا ورکړئ لا حین تر څه وخته پورې فاستفتیهم تپوس وکړه د دوی نه الربک البنات آیا د الله دپاره دي لوریانې دوی وایي دا فرشتې د الله لوریانې دي عجیبه ده الله ځان دپاره لوریانې ونیولې ولهم البنون او دوی دپاره دي زامن یو خو تقسیم دی غلط دی دویم دا ده چې ته فرشتو ته جینکې وایې دا ته چا ویلي دي ام خلقنا الملائکه یا موږ پیدا کړي وې فرشتې اناسا ښځې موږ چې پیدا کولې او هغه ښځې وې وهم شاهدون او دوی حاضرو ته په هغه وخت کې به چې تا وکتل چې او دوی څه د ښځو اندامونه دي الا خبردار انهم بشک دوی من افکهم د دروغ دوی نه یقولون دوی وی ولد الله ځان د پاره زوی نیولې الله و انهم لکاذبون بشک دوی دي دروغجن اصطفى البنات ولی الله غوره کړي دي لوریانې علی البنین په زامنو ځان ته لوریانې واغستې او تاسو له بهتر زامن درکړه ما لکم سدي تاسو د پاره کیف تحکمون تاسو څنګه فیصله کوئ په خپله خو چې ته تقسیم کړې نو ښه سي ځان له علي او هلته وی چې الله تقسیم کړی دی نو ځان له بېکاره څیز اخیستی او ښې تعالی در کړی دی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ ام لکم یا ستاسو دپاره سلطان مبین دلیل د ښکاره فاتو بکتابکم راوړئ خپل دلیل نقلي ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتوني وجعلو دی ګرځئ بینه په مابین د الله کې و بین الجن او په مابین د جنه کې جنه چې کوم دی معنا لغوي سره ویلی شي او معنا اصطلاحي سره مراد تینا جن اصطلاحي یعنی پیرین تینا هم اغسطی شي وجعلو دی ګرځئ بینه ما بین د الله کې او بین الجن او ما بین د پیریانو کې نسبا نسب ګرځئ نو سوی دا فرشتې د الله لوریانې دي چې ښه د الله لوریانې شو نو لور خو هلئ چې ښځې نو ښځې څوک ده وایي ښځې سورات الجن په دې پیریانو کې چې کومې شهزادګانې دي دا ښه پیریانې دا د الله لوریانې دي دا د الله بیبیانې دي دا بکواس کی الله وی دی زما او د دې پیریانو منځ کې نسب جوړ کو هغه بیبیانې دي معنا لغوي سره ویلی شي جنه ویلی شي پټوالي ته نو وجعلو دوی ګرځئ بینه ما بین د الله کې و بین الجن او ما بین د پټ مخلوق کې چې فرشتې دي دا فرشتې خو پټ دي تاسو خې نه نسبا نسب ثابتوي وی دی لوریانې دي ولقد علمت الجنة تاقی سره پویږي دا پیریان پویږي دا فرشتې انهم بشک دا مشرکان بل محضرون خامخا حاضرولی شي په اور کې سبحان الله پاکی د الله لره عما یصفون هغه چې دی بیان کوي الا عباد الله المخلصین نه هغه بندگان د الله چې کوم مخلص دي فانکم بشک تاسو ما تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوئ ما انتم نه تاسو علیه دا هی ضمیر چې کوم دی راجع دی الله ته الله فرمای تاسو دا خدایان د الله په مقابل کې څوک نشي گمراه کولی چې الله چاته هدایت کوي او تاسو گمراه کوي نو نشي کولی نو ما انتم نه تاسو علیه په مقابل د الله کې به فاتینین گمراه کوونکی الا من مگر هغه څوک به گمراه کوي هو صال الجحیم چې هغه داخليږي جهنم ته کم چې الله گمراه ګرځولې دی نو په هغې بس تاسو زهر چلیږي وما منا او نشته زموږ نه الا له مگر د هغه دپاره مقام معلوم یو ځای دی معلوم د فرشتو خپل مقامات دي خپل ځایونه دي و انا بشک موږ لنحن صافون موږ صفونه جوړونکي یو د الله د عبادت دپاره فرشتې صفونه جوړ کي و انا بشک موږ لنحن المسبحون خامخا موږ تسبیح ویونکي یو و ان کانو اگر چې دوی لیقولون دی ویلو ان عندنا ذکر من الاولین کوی زموږ سره ذکر د پخوانو نه مکی والا وی که زموږ سره آسماني کتاب وی لکه څنګه چې د اهل کتابو سره دي لکنا من بو عباد الله د الله بندگان مخلصین مخلص من به ډیر مخلص کسان من باغه منلو الله فرمایي ستاسو تمنا باندې می تاسو ته آسماني کتاب در ولېږو پیغمبر می در کو فکفروا به دی کفر کو په هغه باندې فسوف يعلمون زده چې دی بپوي شي ولقد سبقت كلمتنا تاکي سوړاندې شوی د کلمه زمون له عبادنا المرسلین زما د بندگانو انبیو د پاره هغه کلمه صدا انهم بشک دوی لهم المنصورون خامخه به د هغوی امداد کولی شي زما د انبیاو سره وعده ده چې ستاسو به امداد کیږي دلته اشکال وي چې د انبیاو امداد کیږي نو ډیر انبیا داسې دي چې دوی شهیدان کړي دي څه انبیا دوی خښ کړي دي
چا سره څه کړي ده نو څنګه د هغوی امداد ونه کړی شو؟ انشاءالله د جواب مخکې بله موقع باندې راځي. وان جندنا بشک زما لښکر لهم الغالبون خامخا دوی به وي غالبې. فتول عنهم وګرځه د دوی نه حتی حین تر څه وخته پورې. وابصرهم په دوی باندې وینه، په دوی باندې وینه څه پې وینه؟ دلایل د توحید، په دوی باندې وینه قیامت، په دوی احکام ارسه ورته ښکاره که بیان که ورته. فسوف یبصرون زر دی چې دوی به ویني. افبعذابنا یستعجلون آیا زما په عذاب باندې دوی تلوار کوي؟ دوی وایي چې زه ورشه عذاب راوله. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، الله که دا پیغمبر ستا حق پیغمبر وي، فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. د اسمان نه موږ باندې کاڼي راتوی که کنه موږ له عذاب راکه. نو الله فرمایي زما عذاب تاسو په تلوار غواړئ را بشي دله. فاذا نزل کله چې نازل شي د عذاب بساحتهم د دوی په غولي کې د دوی په میدانونو باندې عذاب راشي. فساء ډېر بد دی صباح المنذرین سبا د یرولې شو. وتول عنهم وګرځه د دوی نه حتی حین تر څه وخته پورې. وابصر په دوی لیدل وکړه فسوف یبصرون زر دی چې دوی به ویني شبهات به د دې زایله شي. سبحان ربک پاک دی ستا رب رب العزه خاوند عزت دی عما یصفون هغه چې دوی بیان کوي. وسلام علی المرسلین سلام دی په انبیو. والحمد لله رب العالمین حمد او ثنا د الله د پاره چې رب د مخلوقاتو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد سورة صاد وړاندې سورت اخیره کې درې بنیادی عقاید ذکر کېدل. د قیامت مسله وه، د هغې تذکره وشوله. دارنګې د الله د توحید مسله وه، د پیغمبر د نبوت مسله وه. سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دارنګې چې کوم دی ذکر شو چې کوم دی وما منا الا له مقام معلوم. لہذا دا درې بنیادی اصولی عقاید د هغه درې واړو همدلته تذکره ده. صاد والقرآن ذی ذکر. صاد دا د سنه راوتی دی. اول قرآن دا قسم دی، جواب قسم د دې څه شی دی؟ نو بعضې دا فرمایي چې صدقه محمد. پیغمبر علیه السلام په خپل نبوت کې رښتیا خبره کړې ده، او بعضې دا قسم ګرځي. صاد قسم دی په صداقت د پیغمبر. والقرآن ذی ذکر او قسم دی په قرآن باندې چې دا خاوند د ذکر او د نصیحت دی. اوس جواب قسم څه دی؟ نو په دې کې مفسرین دوه ډلې دي. بعضې فرمایي جواب قسم دا ذکر دی، او بعضې وایي نه دا حذف دی. بیا په هر یو کې اختلاف دی. څوک چې وایي جواب قسم ذکر دی نو دا دی څه شی؟ نو قسم دی په قرآن باندې چې خاوند د ذکر دی. نو بعضې دا چې کوم دی فرمایي کم اهلکنا دا جواب دی. قرآن مقدسه چې خاوند د ذکر دی په دې قرآن قسم دی ډېر مو هلاک کړي وو د دوی نه وړاندې. دا مخکې را روان دي کم اهلکنا. وایي دا جوابي قسم دی ډېر مو هلاک کړي ګوره تاسو به هم هلاک کم. دا د اخپش رایه ده. او د فرا رایه دا ده چې والقرآن دا قسم دی او جواب قسم هغه دا دی چې کذب الرسول د انبیاو تکذیب کړی شوی دی. نو قسم دی په قرآن کریم باندې چې خاوند د ذکر دی تکذیب کړی شوی دی د انبیاو. دریم قول د زجاج دی، هغه فرمایي جواب د دې قسم هغه دا دی چې ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. نو دی فرمایي والقرآن قسم دی په قرآن کریم، په قسم په قرآن څه دی؟ ان ذلک بشک دا لحق حق د تخاصم اهل النار جګړې د جهنمیانو. دا جهنمیان خپل منځ کې مباحثې به کوي. زجاج وایي دی جواب قسم دی. او څلورم قول پکې دا دی چې والقرآن قسم دی او دا سواد دی جواب قسم دی. والقرآن قسم دی په قرآن کریم. صاد معنا صدق محمد پیغمبر رښتیا ویلی دي. دا څلور قوله په دې کې دي چې جواب قسم ذکر دی. او بعضې فرمایي جواب قسم دا حذف دی. نو بیا چې حذف شي نو څه به ورته راوباسي؟
نو جلالین چې نیم جلالین دا خو جلال الدین محلی کړی دی. نو جلال الدین محلی هغه چې تروباسي هغه داسې فرمایي والقرآن ذی ذکر قسم دی په قرآن چې خاوند د ذکر دی. د جلالین ولوی مل امر کما قال کفار مکه نه د خبره داسې څنګه چې کافران د مکې وی من تعدد الالهه. بل امر کما قال نه د امر کما قال اهل مکه من تعدد الالهه. جلالین ته درو بس په قرآن قسم دی چې الها متعدد ندي. او ابن عطیه هغه جواب قسم حذف دی نو بیا دا دی والقرآن ذی ذکر قسم دی په قرآن چې خاوند د ذکر دی. مل امر کما تزعمون مل امر کما تزعمون خبره داسې نه ده څنګه چې تاسو ګمان کوئ ای د مکې والو. مکې والو داسې خبره نه ده چې تعدد د الهو دی. او جار الله زمحشری کشاف والا هغه خبر دا روباسي والقرآن ذی ذکر قسم دی په قرآن چې خاوند د ذکر دی. انه لمعجز انه لمعجز قرآن په دې باندې دلیل دی چې دا معجز کلام دی. او شیخ سلام الله هغه ته دا روباسي چې د دې جواب هغه مخکینه صورت دی والقرآن قسم دی په قرآن کریم انک لمن المرسلین. سورۃ یاسین کې چې کوم ذکر شو وی اقع جواب دی بشک ته زما د انبیاء نه بل الذین کفروا بلکې کافران په عزت دوی د په عزت کې و شقاق او په اختلاف کې کم اهلکنا ډیر مهلا کړیو من قبلهم د دوی نه مخکې من قرن د کلو والا فنا دود یو بل ته आवाजونه وکړو ولا تحین مناس یو بل ته आवाजونه وکړو ولا تا دو ترکیب بدل تکویش یو سبوی کوي او خلیل او دویم ترکیب اخپش کوي. سبوی او خلیل چې کم ترکیب کوي ناغه فرمایي دا لا تک دا تا دا زائد دا او اسم د لا دا حذف دی او دا حين مناس دا ولا خبر دی. نو سبوی او خلیل وی ولا حين مناس ولا حين نو وقت حين مناس وقت د خلاصي به دوی د پاره د خلاصي وقت نو. او اخپش وی د لال نه په جنس دی ای سمشتي خو خبرې نشتی خبر به تر وباسي او تا پکې زائد ده. نو اخپش وی لال نه په جنس دی تا پکې زائد ده ای سمحین دی او خبر حذف دی. هغه ترکیب داسې کوي ولا حين مناس لهم چې ما دوی هلاک کړو ولا حين مناس نو وقت د خلاصي لهم دوی د پاره وعجبوا دوی تعجب کوي د دې خبرې ان جاءهم چې راغلی دوی ته منذر منهم يرون کې د دوی نه وقال الكافرون وی کافران هذا ساحر کذاب دا د ساحر دروغجن اجعل الالهه آیت ګرځي خدایان الها واحد یو خدای دا دون خدایان په یو خدای بدل شي. ان هذا ده هذا اسم اشاره صدا د اسم اشاره یا چې کنده دا په هوا د کلام دی چې دا زمون الها یو خدای ګرځي. نو ان هذا دا کذب علی الهتنا ان هذا اسم اشاره ده ان هذا الكذب علی الهتنا زمون په دې خدایانو دروغ لشیء عجاب یو سیز دی عجیبا. دویم د هذا اشاره مشار الیه هغه حصول د مراد دی. دا پیغمبر خو موږ ته وایي چې یو الله وبنئ خو د سخیال موږ به د خبرو منو چرته هم نه منو. نو ان هذا بشک حصول المراد منا ان هذا حصول المراد منا دا حصول د مراد زموږ نه شیء عجیب سیز دی عجیبا. وانطلق الملأ لاړ سرداران منهم د دوینا دوی د پیغمبر خبره او نه منله خوارش یو بل ته وی انیم شو زئی واصبروا صبر کوي علی الہتکم انا عبادت الہتکم په عبادت د خپل الہو. ان هذا بشک دا توحید چې دا پیغمبر زمونه توحید غواړي لشیء یراد یو شی د چې یراد منا زمونه غوښتیش ما سمعنا من اوریدل ندی کړي به هذا په دې توحید باندې فل ملت الاخره پرستنی ملت کې مراد د رستنی ملت نه د دوی د پلرونو دین دی. یره چې د پلار په نیکه مونږ ته دا خبر را پاتې دي خو مونږ په دې کې توحید خو نه دی لیدلی. یا د ملت آخره نه
ملت د عیسی علیه السلام دی. ګوره دغه آسماني دین چې کم خلک ځان تابع وي، رستنی پیغمبر خو عیسی علیه السلام دی، هغوی هم په توحید قایل دي، خو ځان له درې خدایان مني. نو ما سمعنا من اورېدل نه دي کړي بهذا په دې توحید باندې فی الملت الاخره په ملت عیسوي کې، په هغې کې هم دا نشته. ان هذا بشک دا توحید نه دی، دا توحید الا اختلاق مگر دروغ دی. انزل علیه ذکر آیا نازلیږي په دې باندې قرآن کریم من بیننا زموږ په منځ کې. دا دومره مالدار خلک شته او قرآن دته ورکولی شي. الله فرمایي بل هم په شک کې، بلکې دوی په شک کې دي من ذکري زما د ذکر نه. بل لما یذوقوا عذاب، بلکې دوی لا نه دی څکلی عذاب، چې عذاب وڅکوي بیا به ومنئ. ام عندهم یا د دوی سره خزائن رحمت ربک، خزانې د رحمت د رب ستا دي، العزیز الوهاب چې غالب دی بخونکی دی. ام لهم یا دوی دپاره ملک السماوات والارض، حکومت د اسمانونو د ځمکو دی، او ما بینهما چې دی په منځ کې دي. فلیرتقوا فی الاسباب، دی د وخیږي په اسبابو په دروازو. ستاسو سره خزانې دي، زی په دې دروازو وخیږي، ځان له خزانې راوړئ. نه الله فرمایي نه خو خزانې ورسره شتي، نه ورسره اسباب شتي. جند ما، جندون دا تنوین پکې د تحقیر دی، دا ما پکې تاکید د تحقیر پیدا کوي. جند ما دا یو لښکر ګوټی دی، مکې والا تاسې خو څو کسان یې که نه، یو لښکر ګوټی دی. هنالک په دې مکه کې محزوم دا کټ شوی دی من الاحزاب، د نورو ډلو نه غټې غټې ډلې مې برباد کړې، دا لښکر ګوټی شانې دلته پاتې شوی دی. کذبت قبلهم، تکذیب کړی وړاندې دوی نه قوم د نوح علیه السلام او عادیانو فرعونیانو. دغه فرعون ذل اوتاد چې خاوند د میخونو، د فرعون صفت کېږي په ذل اوتاد سره. ولې؟ درې وجې. یا وجه دا وه چې دا ډېر کنجوس سړی ومو، د قوم نه به خزانې مال دا را جمع کول، بیا دا سره ولیکل، د هغه نه به ستنې جوړې کړه په خزانو کې ایښودلې، دا د سرو ستنې به جوړولې ایښودلې به. نو ذل اوتاد خاوند د میخونې دی، دا د سرو میخونې د خزانې ته ډکې کړي. دویم دا فرعون چې چاله به سزا ورکوله، نو هغه شانې به په هغه میخونه وهل، په لاس پو میخونه به پې ووهل، بیا به پې ماران را پرېښول. نو الله فرمایي هغه فرعون ذل اوتاد چې خاوند د میخونو دی. دریمه دا کنایه ده د هغه د مستحکم حکومت نه. دې ځناور ته مې دومره کلک حکومت ورکړی و که نه چې ځان ته خدای وی، خو چا پکې کړ ته هم نشو کولی. او کم سیز چې مضبوط وي که نه په هغه میخونه ووالی شي، نو په یو سیز چې ته میخونه ووی نو مضبوط شي. دا کنایه د مستحکم حکومت نه. هغه فرعون چې دی خاوند د میخونو، معنی د کلک حکومت خاوند و. او سمودیان او قوم د لوط علیه السلام او اصحاب الایکه خاوندان د ځنګل، اولئک الاحزاب دا وي هغه ډلې، دا هغه ډلې وي چې ما برباد کړې، مکې والا دومره شانې ډله ګوټې پاتې شوې ده. ان کل نو دا ټول الا کذب الرسول، مگر دی تکذیب کړی د پیغمبرانو په حق عقاب، پس ثابت شو په دی زما عذاب. وما ينظر انتظار نه کوي هؤلاء د مکې والا الا صیحة واحده، مگر د یوې چغې، یوه چغه د جبرلی، بس دی به ختم شي. ما لها نبی د هغې دپاره من فواق، څه فرصت، فواق فرصت ته وایي. او دې فرصت ته چې څنګه څاروی سړی لوشي که نه، بیا هغې دپاره لږ ټیم ورکړي، نه یا داسې ټیم وي سهار څاروی د اوله شو، بیا خلک ماسپخیم لشي یا مازدیګر، نو دا چغه چې وولی شي ده کې د ماسپخیم او د سهار ټیمونه نشتې، دا به مسلسل رواني. یا چې څاروی خلک ولی شي که نه، نو یو ځل چې نیم ولی شي نو څاروی پی وتښتئ، بیا دا تېنه بس کړي نو بچی ورته راپرېږدي، یو منټ دوه هغه بچی دا غولانس په سر باندې ووایي، بیا تېنه بچی لرې کړي نو بیا لوشل شروع کړي. دا یو ځل لوشلو خو په دې منځ کې دوه درې منټه لږ پرېږدي، دومره فرصت به ګوره اوم دی. دریم مراد د فواق نه دا دی چې څاروی سړی لشي که نه، داسې نه چې مسلسل بیا راکاږي، یو ځل چې دا تی ونیسي نو په موټي کې نو راکاږي، نو پی ته نه راښکته شي، بیا لاس کولو کې یو سیکنډ ورته ورکړي چې دې تیته چې کنده بیا خو راشي که نه، بیا یې ونیسي، نو بیا دا چې ته لاس کولاوې او دې تیته اوچتوي چې هغه ته پی راشي، دا سیکنډ نیم پکې تېرېږي، دومره موقع به اوم بیانوي. ښه نو دا شپېلې چې وولی شي موقع نه څنګه به وي، دا به مسلسل اواز شروع مسلسل. نو مسلسل ته د سپیکر د پوکې ورکړي که نه، دا غر اواز شروع شي، دقسې به مسلسل. وقالو دی وی ربنا ای زمونږ ربه عجل لنا تلوار کې راکړه مونږ ته قطنا زمونږ عملنامه، ته وایې چې قیامت کې به عملنامې میلاویږي، هغه به ستاسو د ګرفتارۍ ورڼ وي. نو زمونږ د عرف معنا ورڼ،
هغه ورن دلته دنیا کې راکړه کنه قبل یوم الحساب مخکې د ورځې د حساب نه. الله پیغمبر ته تسلی ورکړي اصبر صبر کوه علی ما یقولون هغه چې دوی وایي صبر کوه د دې پې خبرو. وګوره زما د انبیاو صابرین ته وګوره څومره صبر یې کړی تم دغه شانې صبر کوه. واذکر عبدنا زایت که زمونږ بنده داود علیه السلام ذل ایدي خاوند لاسو. لاسونه خو د هر چی مراد د دې نه طاقت دی. لاس دی که نه خو تاسې نیولي څه کار یې ونه کړو یو د دې لاسونو نه تا کار واغسته. نو داود علیه السلام د دې لاسونو نه کار اخیستی دی نه ځکه چې کوم دی وی خاوند د طاقت په عبادت کې هغه لا خاوند د طاقت سو انه اواب دی راجیو الله ته. انا سخرنا الجبال بشک موږ تابع کړي غرونه معه د هغه سره یسبحن تسبیح به بالعشي بیګا وخت والاشراق او سحر وخت د به ذکر کو نو غرونه به سره ذکر کو. دارنګ و طیر سخرنا الطیر مخکې صورت کې دی وی منصوب دی چې کم دی او التمتوی یا جبال او بی یا جبال لفظا مرفوع دی خو محل د نسب دی هغه محل د نسب دلته ګوره سخرنا الجبال. نو دارنګ و طیر وسخرنا الطیر محشورة دی حال کې چې دا برا جمع کل له دا ټول د الله د پر اواب راجیو الله ته. وشددنا ملکه موږ مضبوط کړو دغه حکومت الله دله مضبوط حکومت ورکړو. ویلی شي چې کوم دی 36,000 کسانو به صرف دغه د کور څوکیداري کوله. 36,000 کسان فوجیان به دغه په کور ولاړو د نور به څومره. وآتیناه الحکمه موږ ورکړو هغه ته حکمت و فصل الخطاب او کټ کول د خصوماتو جګړې فیصلې به ښه طریقې باندې فیصلې کولې. وهل اتاک نبأ الخصم آیا راغلی تا ته واقعه د خصم او د جګړمارو استصور المحراب کله چې دی راوختل په عبادت خانې. دلته 3 ترجمې کویش. یوه ترجمه صحیح دویم احتمالي دریم باطل. صحیح ترجمه دا ده عبدالله ابن عباس صاحب او د نورو حضراتو نه نقل ده چې داود علیه السلام د خپل کور اوقات تقسیم کړل. تاسو ته مې چې صورت سواد کې باید ځایونه ډېر چې کوم دی مشکل وي او مشکلات دا دي چې په دې کې اسرائیل د دروغو قصې انتهایی ننوتي دي. نو د دې وجې نه د مشایخو نه چې په کم انداز باندې را رواني نو هغه انداز هغه بیا پیدا کول لګراني. نو د عبدالله ابن عباس صاحب او د نورو حضراتو نه چې نقل دي هغه دا چې داود علیه السلام د خپل کور اوقات تقسیم کړه. مثال موږ 24 غنټې دي دی په خپلو بچو نوسو انګیان د پدې تقسیم کړه چې دلته به یو کس بطوري مثال 24 کسان 1 غنټه به ته ناستې عبادت وکړي چې ته پاسېږې نو بل به کینی بیا به بل کینی. 24 غنټو کې چې زما په کور کې داسې وخت نه چې هغه د ذکر نه خالی واوړي. دا تقسیم یې وکړو په کور کې همیشه ذکر شروع دی عبادت شروع دی. الله پاکه څنګه تقسیم یې وکړو نو الله ورته وی تا داسې ولې وی چې ما څنګه تقسیم وکړو دا ځان ته د نسبت ولې کوو. داسې به دې ویلو چې الله څنګه تقسیم دی راله راکو ما ته به دې نسبت کړی و که نه. د الله داسې عجیبه ذات دی که نه چې د چا نسبتونه ځان ته نه مني ښه لوی د چا نه مني. تا ځان ته ولې نسبت وکړو تا ځان ته نسبت کړ دا به لورانو څه وخت تېر شو د عبادت وخت دی دی ناست دی په عبادت په هغه ټیم ځای باندې اچانک دغه 2 کسان په دیوال نیغ راوخوته رال. نو حیران شو لکه دا بار دونه پولیسو دا دونه فوج ولاړ دی او تاسو رالی څنګه. بیا خلک په دروازه راځي ته په دیوال څنګه راواخوتې. اول خو دا تعجب بیا چې دې تعجب کې دی کېناسته قیسې ورته شروع کړه داسې فرضي قیسې شروع دا 2 فرشتې الله را لیږلي دي ورته ویلي تقسیمه دله خرابوم. دا 2 فرشتې دي یاره چې موږ 2 ملګري وو دا ملګری دی که نه د ده چې کوم دی یو کم 100 ګډې دي او زما 1 ګډه ده بیا ما توی دا ما لرکه چې زما 100 پوره شي او دا سړی را باندې زورور دی رانه اخلي. داود علیه السلام هغه ته وایي یا لکه چې ستا یو کم 100 ګډې دنه 1 ګډه ولې غواړې ولې په دنه اخلي خو یوه خو د هغه بس دی پرېږده ورته که نه. نو چې دا خبره وکړي چې کوم دی هغه انساني شکل کې راغلي دي چې کوم دی فرشتو خندل ده ته پته ولګېده هو دا خو چې کوم دی خبره ما ته الله ویلي چې دا تقسیم بدلوره ګوره په خبرو باندې واړولې د ذکر ټیم یې دله ګډوډ کړو. الله ته په سجده پرېوتو الله ته پویه ذات او بعضې دا فرمایي چې کوتاهي پکې دا ده چې یاره
د یو کس خبره واورېده نو د بل خبره وانه اورېدل او ډایرکټ یې فیصله شروع کړه. ته خو دا بل هم واوره چې دا بل څه وایي. نو الله ته په سجده باندې پرېوت. الله تقسیمات ته کې دنیا نظام ته چلے بس ار سستا په لاس کې دي مونږ کې څه دي. دا ترجمه بې غباره ده. دویم احتمالي شکل باندې څه حضرات داسم ذکر کوي د غزاګانو تخپل په وجود لیږي کمانډران. یو کمانډر چې کم دی اوریا بادشاہ دی چې کم دی داود علیه السلام خپل محله بلډینګ کې ګرځي. اچانک چې کم دی په یوه زنانه باندې نظر پرېوته. الله چې هغه له کم حسن ورکړی نو هغه ډېر بل شاته حسن د ده بې انتها خوښه شوله. نو دا یې تمنا وه چې کاش دا زما په ښځو کې وې دا زما په ښځو کې وې. دا انساني طبیعت دی. دا چې کم دی ایس نه جرم دی او نه ګناه ده. مثال به داسې ووایو پیغمبر علیه صلات وسلام د بهر نه را روان دی. اچانک په یوه زنانه باندې نظر پرېوته. کیدای شي دغه زنانه به هم ښایسته وه. پیغمبر علیه السلام سیده کور ته رالی. کور ته رالی چې کوم دی او خپلې بیبي ته وې کمرې ته راشه. هغې ځان سره کمرې ته بوتله خپل ضرورت پوره کو. واپس چې کوم دی بیا رالی صحابو خواته هغې ته عملي زندګي وښوله. بالفرض د انسان نظر پریوځي او د انسان خواهشات اوچت شي خپل کور ته لاړ شه. ستا په کور کې هغه قسم موجود دي چې څنګه د هغه سره و بس خواهشات به ختم شي. نبی علیه السلام عملي داسې وښولې دي. د انسان د نظر پریوځي. نو داود علیه الصلاة والسلام نظر پریوتو نو تمنا وه چې دا زما په بیبیانو کې وي. نو الله جل جلاله ته په دې تنبیه ورکول دا تمنا ته ولې کېښه. تاله مې یو کم سل ښځې درکړي دي او د هغه سړي د یوه ښځه ده. ته دا غواړې چې دا هم زما په نکاح کې وي. نو ځکه دا دوه کسان فرشتې راولېږلې او د ده یو کم سل ګړي دي او زما یوه ګډه ده دا یې ورنه غواړي. داود علیه السلام ته خپله قصه ذهن ته راله. احتمال دی چې دومره پورې وي. د دې نه اخوا دریم بعضو چې کم دی دې زبانې بیا تاسو الله تاسو مې که نه چې زموږ ته به هم خپلو اکابرو وایي چې بني اسرائیلو داسې اقوال چې د انبیاو د شان نه خلاف دې قیسې کړي دي هغې به راته نه کولې. نو موږ به چې دا به ایسه که نه نو بیا ورته زه ښه په قلار کېناستم او دا غونډ مې ځان ته کېښول. ابن کثیر پکې سوی، قرطبي پکې سوی، کبیر پکې سوی، دا مظهري پکې سوی. نو چې کمې قصې دلته دغه اسرائیلو کړي دي که نه د انسانیت نه اخوا دي. ښه د انسانیت نه هم اخوا دي. د انبیاو پسې داسې بکواسونه دی کړي دي. یا ځان له کتی شه تصور المحراب کله چې دی راوختل په عبادت خانې اذ دخلوا علی داود چې داخل شول په داود علیه السلام ففزع منهم دې ته نه ګبره وشول. قالو دی ورته لا تخف مه یریږه خصمانې موږ دوه جګړماریو بغا بعضنا زیاتی کړی زموږ بعضې علا بعض په بعضې نور باندې فحکم بیننا ته فیصله وکړه زموږ په منځ کې بالحق په حق سر ولا تشتت او زیاتی مه کوه واهدینا موږ ته وښایه الی سواء الصراط صحیح لار. ان هذا اخي بېشکه دا زما ورور دی له 99 نعجة د ده دپاره د 99 ګډې دي ولي نعجة واحده زما دپاره یوه ګډه ده. فقال دی ما ته وایي اکفلنیها مام د دې یوې ګډې کفیل که دا ماله راکړه چې زما اصل پوره شي. او عزنی دی غالب دی په ما باندې په خطاب په خبرو کې په جګړه کې را باندې غالب دی رانه اخلي دا ګډه. نو قال داود علیه السلام ورته ووی لقد ظلمک تحقیق سره که تا ظلم کړی دی په ده بسؤال نعجتک په غوښتلو د هغې د ګډې. نو د هغه نه د مسلې تپوس نه دی کړی او ډایرکټ یې فیصله وکړه. ورته وایي ته ولې ظلم کوې چې دنه ګډه غواړې. الا نعاجه چې هغه ته پیوسته کړي د خپلو ګډو سره. وإن كثير من الخلطاء بشک ډېر د شریکانو نه لیبغي خامخه دا زیاتی کوي بعضهم بعضې دي علی بعض په بعضې نورو باندې. شریکان د یو بل سره په انصاف نه چلیږي دا زیاتی کوي. البته الا الذين آمنوا مگر نه هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي. وقلیل ما هم او دا ډېر لږ وي دا لږ خلک دي چې هغې زیاتی نه کوي. وظن داود ګمان وکړو داود علیه السلام انما فتناه بېشکه ما په امتحان کې واچو. فاستغفر ربه بخنه وغوښته د خپل رب نه وخر راکعا پرېوته په رکوع باندې و اناب او راجع شو الله ته. فغفرنا له موږ هغه ته بخنه وکړه ذلک دا وان له بېشکه د دپاره عندنا زموږ په نیز باندې لزلفه مرتبه وه وحسن مآب او ښایسته ځای د رجوع دی. یا داود ای داود علیه السلام انا جعلناک خلیفة بېشکه موږ ته ګرځولي خلیفه فی الارض په ځمکه کې. فاحکم فیصله کوه بین الناس ما بین د انسانانو کې بالحق په حق سره ولا تتبع تابعداري مه کوه الهوا د خواهشاتو فیضلک تا به ګمراه کړي عن سبیل الله د لارې د الله نه. ان الذین بېشکه هغه کسان
یضلون چې دوی ګمراه کیږي عن سبیل الله د لارې د الله نه لهم دوی دپاره عذاب شدید عذاب دی سخت بما نسوا یوم الحساب په سبب د هغه چې دوی یې کړي د ورځ د قیامت وما خلقنا السماء والارض ما نه دی پیدا کړی اسمان او ځمکه وما بینهما چې دی په منځ کې دی باطلا باطل ذلک دا ظن الذین ګمان د هغه کسانو دی کفرو چې کافران دي فویل للذین کفروا هلاکت د هغه کسانو دپاره چې کافران دي من النار د اور نه ام نجعل الذین آمنوا آیا من ګرځو هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي کالمفسدین فی الارض پشان د فسادیانو په ځمکه کې ام نجعل المتقین یا من ګرځو متقیان کالفجار پشان د فاجرانو چرتم داسې نه ګرځو کتاب عظیم شان کتاب د قرآن کریم کتاب هذا کتاب خبر د مبتدا د پاره انزلناه موږ نازل کړه الیک تا ته مبارکون د برکتونو والا دی یدبروا آیاته چې دی سوچ وکي په آیاتونو د دې کې ول یتذکر او نصیحت قبول کې اولو الالباب خاوندان د عقل ووهبنا لداود من ابخ داود علیه السلام ته سلیمان علیه السلام د یزوی دی نعم العبد ډیر خسته بندو انه اواب بشک دا راجیو الله تا اذ عرض علیه کله چې پیش کړه شول په د باندې بالعشی بیگا وخت الصافنات الجیاد اسنا کرا صافنات دا صافنتون جمع ده دا صفت ده مراد نه اس ده جیاد دا ویل شي کرا استا صافنات هغه استوي چې د ته ادره ندریخ په اولګي سلوره مخ په نه لګي د سلوره مخ په صرف سوم لګولې ده بس دا کرا اس ده وجدار چې دریخ پی لګولې دي د یوې صرف سوم لګولې نو منډې ته بالکل تیار دی بس تا خطل ډایرک منډه په خلاف د هغه اس نه چې هغه څلور وړه خپې جوختې لګولي دی منډې ته دونه تیار نه دی نو دا داسې اسونه چې جیاد دلته دوه طریقو باندې چې کوم دی کلام کوي شي یو بهتر دویم احتمال بهتره ترجمه دا ده چې سلیمان علیه السلام د غزا د پر ډیر اسونه ساتلی دي خادمان چې کم دی هغوی د دې اسونو خصمانه کړې ده هر سړی د خپل سیز بیا سارنه کوي څه وخت پس سلیمان علیه السلام راغلی لکه هغه اسونه مو څه کړه ورشئ راولئ زه یې سارنه وکم سلیمان علیه السلام کېناسته دا خلک په اسونو سواره دي چې کم دی غازیان دی خوا منډې کړې اخوا لاړ نو اخوا نه را روان دي دا مخونه یې وله وسارل بیا به اوس دې بل خوا نه راوګرځوئ چې دا کوناټي وسارم چې دا اسونه څنګه دي نو چې ښه تماشه وله وکړه چې کوم دی هغې منډه وکړه بیا سلیمان علیه السلام راکوشو په دې باندې لاس راښکده شفقتن په څاروي چې لاس راکاږي که نه هغه سم غټیږي نو چې څاروی ساتې نو چې نیم وله خوراک ورکړي او دا نیم پې ته لاس راکاږي نیمه خېټه دا ده ښه څاروی په دې خوشحالېږي دا مری درته وغځوي نو ده وله په لاس راښکده په کوناټو باندې شفقتن سارو سره به دا مینه کې د غذا سیز دی نو لحاظا دا یې سارنه کړې ده اوس ترجمه دا ده فقال ده فرمیل انی احببت حب الخیر ما خوښ کړي دي محبت د اسونو خیر نه مراد اسونه دي ما اسونه خوښ کړي دي عن ذکر دا عن تعلیلیه دی ما اسونه خوښ دي لذکر ربي د پاره د ذکر د خپل رب لاعلاء کلمت الله په دې به جهاد کوم نو ځکه مې د اسونه خوښ دي حتی تر دې پورې توارت چې د اسونه پټ شول بالحجاب په پرده د دوړې کې اسونو منډه ووخله چې کوم دی په دوړې پردې کې پټ شول نو یو طرف خو را منډې وی مخامخ یې وسارل اوس یې وایي د دې خوا نه راولي چې د روس د کوناټي وله وسارمه ردوها واپس کوي په ما باندې علیه په ما باندې نو بیا دا بل طرف وله وساره هلکه ښه کار مو کړی دی ښه اسونه مو ډېر ښه ساتلي دي بیا راکوشو په طافقانو شروع شو مسحا بسوقي مسح کولې په دې پنډو باندې ول اعناق او په سټونو باندې دا یوه ترجمه ده دویمه ترجمه احتمالي شکل باندې دا خدا کمزوري هغه دا ذکر کوي شي د اسونو چې کوم دی منډه وهله په دې کې مشغوله دی نور پرېوتو عبادت هغه ټیم ترې نه قضا شو چې قضا شو لکه نور پرېوتو دا عبادت ګوره د اسونو په وجه زمانه قضا شو نو بیا واپس چې کوم دی هغه اسون نه خپې کټ کړی هغه غونډ قتل کړل او نور ته وی واپس شه نور رالی چې کوم دی او بیا خپل هغه منځ او عبادت وکړو بعضو ذکر کړي دي خو ضعیف وجه دا ده مختلف چې کوم دی راغلی دي چې سلیمان علیه السلام ته نور واپس شو حضرت علی صاحب چې کوم دی منځ کو نور واپس شو دا تمام ضعیف روایات دي صرف د نور واپس یو روایت صحیح دی هغه یوشع ابن نون تنور ودرېدلی دی
شپږمه پاره کې د واقعه وې د موسی علیه السلام نه بعد د هغه شاګرد یوشع ابن نون د عمالقه و غزا کوله د جمعې مازدیګر شو نور پریوزي او غزا شروع ده د الله نه سوال وکړه یا الله که دا نور پریوته د خیلي شپه شروع کیږي بیا خو موږ جنګ نشو کولی او سبا له به هغوی ته نور طاقت را رواني دا انور لږ ودروه چې زه دا خبره سر ته ورسومه نوره تم ماموري د الله اډر دی چې رواني او زم ماموري به چې غذا کوم ته راته ودرېږه چې دا خپل کار سر ته ورسومه نو نور ورته ودرېدو او د غذا وکړه عمالقې ختم کړه چې کم دی بیا نور روان شو دا صحیح روایت باندې ثابت دی او دا نور کمزوري دي خو احتمال بعضی ذکر کوي د انی احببت بیا ترجمه داسې شوه انی احببت حب الخير ما محبوب که حب محبت د اسونو عن ذکر ربی د ذکر د خپل رب نه منځ رانه پاتې شو حتی تر دې پورې توارت چې پټ شو دا انور بالحجاب په پرده کې نور ترې نه پرېوتو نو بیا یې ردوها واپس کړي دا انور علی ماته نور واپس کو عبادت وکړو او پتو پیخه بیا شروع شو مسحن په مسه کولو سره بې سوقي په پنډو سره اسونه په دې پنډو کې وهل ول عناق په سټونو کې وهل مړې کړه بعضې دا ذکر کې خدا کمزور قول دی ولقد فتنا سلیمان دلته چې کم دی یو صحیح ترجمه ده او باقی منګړت قصې د اسرائیلو بېشمیره نقل دي صحیح ترجمه دا ده سلیمان علیه السلام یو ځل خپل پوجیانو ته وی پلان کې ځای ته لاړ شئ غذا وکړي دوی پکې خبرې داسې پیدا کړي یاره جي لږ په قلار به لاړ شو ښه څه بهانه وکړه یاره جي داسې کار به وکړو ګرمي ډېره زیاته ده وسایل داسې پوره نه دي نو هر څه بهانه چې ورته کړې سلیمان علیه السلام طبیعت دروند شو وی بیګاله به د خپلو بیبیانو سره میلو شمه او دا ټول به بچي راوړي دا ټول به ځوانان شي خپل به مې چې کم دی ښه یو جماعت د بچوي چې کم طرف ته لیږم په اسانه به ځي زامن مې دي نو بیګاله د سلو بیبیانو سره میلو شو انشاءالله ترې نه هیر شو انشاءالله ترې نه هیر شو سلو بیبیانو سره میلو شو په تمه دی چې زه سل بیبیانې به بچي راوړي او سل ځوانانو پلار یم بیا چې کم خوا لیږم زامن مې دي نو ټیم چې پوره شو تمامې بیبیان ډېر شنډې لاړې یو هم بچی رانه وړ صرف یوه چې کم دی د هغې نه هغه ناتمام بوټۍ غوندې پیدا شوه خادمې هغه ناتمامه بوټۍ راغستې ده راله دفتر ته سلیمان علیه السلام څه ورکوټی سړی خو نه دی بادشاه دی د دنیا دفتر ته راله جي دا ستاسو دغه یو بچی شوی دی نو حیران شو سوچ وکړو هو دا ما نه انشاءالله پاتې شوی وښه انشاءالله پاتې شوی چې کم دی به دغه واقعه وه الله انبیاو ته همدغه شانتې چې کم دی په ټکو باندې تنبیه ورکړي انشاءالله پاتې شوی دی بعضې دې نه اخوا چې نورې کمې قصې اسرائیلو کړي دي که نه نو هغه د انسانیت نه بهر دي ښه جي والقینا موږ واچو ولقد فتنا تاخي سره موږ په امتحان کې اچولی سلیمان علیه السلام والقینا موږ کېښود علی کرسیه د هغه په تخت باندې جسدن یوه جوسه وه د بچي ناتمام بچی او دا جوسه خادمې راوړو کېښوله ده ته پته ولګېده چې ما انشاءالله نه دی ویلی ثم انا بیا راجع شو الله ته قال ویې فرمیل رب اغفر لی الله ما ته بخښنه وکړي وهب لی ما ته وبخي ملکن داسې بادشاهي لا ینبغي لاحد چې نه مناسب دی او کس دپاره من بعدي رستو زمانه نبی کریم علیه السلام فرمیل مونځ کو چې کوم دی عفریت من الجن یو سرکشه پیری رالی ومې غوښتل چې راوینیسمه او د ستنې پسې وتړم چې سبا د مدینې د ماشومان راشي که نه او تماشې کوي چې هغه شی دا دی رامې نه و چې ویې تړه به دلته او تماشې وکوي بیا را په یاد شو د خپل ورور دعا سلیمان علیه السلام دعا کړې وه الله ماله داسې حکومت راکړي چې بل یې ورنکړي نو که زه یې وتړم په دې باندې سلیمان علیه السلام حکومتونه ځکه ما ونه تړو انک انت الوهاب بېشکه ته یې بخونکی فسخرنا له موږ تابع کړو د هغه دپاره الریح هوا تجري دا چلېدله بامره د هغه په امر باندې رخاء په نرمۍ سره حیث اصاب کم طرف ته چې به هغه اراده وکړه په نرمۍ به چلېدله چې کم طرف ته هغه ته دلته رخاء بل ځای کې عاصفه د هغه تطبیق مې ته دوه طریقو باندې کړی والشیاطین او شیطانان کل بنا دا هر یو آبادی کوونکي و غواص او غوپی وهونکي چا په سمندر کې غوپی وهلې و آخرین او نور مقرنین دا تړلی شوي په الاسفات په زنځیرونو کې څه پکې ورانکاریو دی تړلي چې دا رواني کوي
هذا عطاؤنا الله تو فرمیل دا زما ورکړه دا ملک او حکومت زما ورکړه دا فمنن احسان کوه چې ته چاله ورکې او امسک یا اشاره و چې چاله نه ورکې مه ورکوه بغیر حساب بې حسابه و عند له بېشکه در پر عندنا زموږ په نسبت باندې لزلفا مرتبه وه و حسن مآب او ښایسته ځای د رجوع الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي الله زموږ ویل اورېدل ستا رضا دپاره وګرځي الله په خپل دربار باندې قبول کړي زموږ ژوند زندگی الله په خپل کتاب باندې ښایسته کړي د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې ښایسته کړي زموږ څونه حاجات دي ستا په علم کې الله زموږ حوایج پوره کړي الله څونه بیماران دي الله شفا کامله نصیبه کړي الہ العالمین څومره اولاد د بچو دا د مور او پلار نافرمانې الله د هغې تابعدارې کړي چا دعاګانې غوښتي د خپل اولاد دپاره چې الله پاک د هغوی صلاح نصیبه کړي د هغوی حلال روزګار نصیبه کړي د هغوی نیک اعمال نصیبه کړي رب ذوالجلال د دغه مسلمانانو حاجتونه پوره کړي الله پاک یې بچي نیکان صالحان کړي الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي زموږ د اعمال د دې ثواب جمدو مړو ټولو ته ورسولی کړي الله د هغوی مغفرت تامه کامله نصیبه کړي الله تمام امت مسلمه باندې خصوصا په دې ملک او په دې کلي خپل د رحمت صادر خور کې الله د قرآن د درسونه شروع دي الله د دې په دې درسونو باندې الله زنګ په دې ملک کې امت مسلمه کې امن راوستلی کې الہ العالمین شرور آفات بلیات په خپل احسان سره رفع کې الله د قرآن په برکت باندې زموږ جماعتونه زموږ مدرسې زموږ خانقاهونه مرکزونه الله د ټولو حفاظت وکړي الله د علماو د امت مسلمه الله حفاظت وکړي الله ته رضا شي آخر خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین